الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل قدر خواتین و حضرات پدی گراؤنڈ کے چې زمونږ دا 5 روزه کم کلاس شروع شوی وو د بود د ورځې نه نن د هغې اختتامي درس دی او ورسره زمونږ دعایه تقریب به دعا به هم کوو او الله رب العالمین ته به د خپل ګناهونه هم پیش کوو د خپلو غلطو او د خپلو ګناهونو اعتراف به کوو او دې زارې نه پس به کوشش کوو چې موږ داسې وځو چې الله رب العالمین موږ معاف کړي یو او دا موقع په ژوند کې داسې کله کله راځي چې داسې د اجتماعي توبې ایستو توفیق الله چاله ورکړي جون کې آخري درس دی په دې وجه باندې ګڼم ډېره زیاته ده زنانم ډېرې راغلي دي نارینم ډېر دي نو کوشش وکړئ څومره چې بچیان دي دلته مخې ته هم ځای خالي دی دا درې غوړېدلې دي نو دا ماشومان دلته راتلی شي دغه دیوال باندې څوک کښېني څومره چې سپینګیري دي مشران دي که وروستو راځي نو کوشش کوو چې هغوی له ځای ورکوي او د هغې سره چې کومې زنانه دي نو هلته هم چې که څوک په لار کې وي نو هغه کوشش وکړي لار پرېږدوئ او څومره چې ماشومانې بچیانې دي نو هغوی چې زموږ څومره میندې راغلي دي یا څومره مشرانې زنانه دي نو هغوی هم کوشش وکړي چې هغوی ته ځای ورکوي زمونږ د نن ورځ چې کوم درس دی نو هغه په دې 14 نمبر صفحه باندې دی بیت المقدس یهودی عزائم اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں دا 15 ورځې چې دلته موږ په دې کلاس کې حاضر وو نو یو څو درسونه موږ کړي دي صرف د هغې تذکره کومه چې دا څومره قیمتي او ضروري کلاس
او کم ملګری چې راغلي دي نو هغوی څومره خوش قسمته وو چې دا درسونه واورېدل، او کم ملګري چې نو راغلي نو د هغوی د احساس دپاره صرف وایم چې دا څومره ضروري درسونه وو چې دا زموږ نه مس شول او موږ په دې کې شرکت ونه کړو، چې آینده دپاره داسې کلاسونه وي چې بر وخت سړی بیا حاضري وکړي چې د دې درسونو نه دا مستفید شي. دا اولې ورځې چې زموږ کم درس و نو هغه دا درس و هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دین النصیحه، دین سراسر خیرخواهي ده چې مسلمان به خیرخوا وي دا به بدخوا نه جوړېږي. زموږ د دې درس به دا فایده وي چې موږ د ځان نه خیرخوا جوړ کړو، د انسانیت په ښېګړه باندې راشو. بیا زموږ د دویمې ورځې چې کوم درس و نو هغه توحید او د الله رب العالمین د وجود دلایل، چې موږ عقیده دا جوړ کړو چې زموږ د یو الله سره تعلق جوړ شي او دا الله من خالق او رازق او حاکم وګڼو، او په دې الله باندې زموږ غیر متزلزل بغیر د شک نه مضبوط ایمان وي. دا زموږ د دویمې ورځې سبق. او بیا په درېیمه ورځ باندې چې زموږ کم درس و نو هغه د اسلام د عفت او د پاک دامنۍ درس. اسلام موږ له دعوت راکوي، موږ له درس راکوي چې موږ به د خپلې حیا، د خپلې پردې، د خپل عزت، د خپل غیرت خیال بساتو، د خپل لمن به د هر قسمه نجاستونو نه او د هر قسمه بې حیانو پاک ساتو. او بیا پرون زموږ د څلورمې ورځې چې کم درس و نو هغه د معاشرتي بګاړ اسباب و چې معاشرت څنګه ورانېږي، سماج ولې ورانېږي. نن د هر پلار سره او د هر مور سره دا غم دی او دا فکر دی چې زموږ معاشره ورانه شوله. د هغې یو ترتیب موږ ویلی و چې د فرد نه به سړی شروع وکړي، بیا په کور باندې محنت وکړي، د هغې نه وروسته بیا په دې سماج او معاشره باندې محنت وکړي. په دې طریقه باندې به انشاءالله د خپله معاشره جوړو. په دې وجه باندې نن زموږ انتهایی ضروری درس دی چې هغه د قبله اول سره تعلق ساتي. او د قبله اول نوم چې قرآن کریم کې ورته مسجد اقصی ویلې شوی دی، بیت المقدس او بیت المقدس. د دې قبله په باره کې د یهودیانو څه عزایم دي او زموږ څه ذمہ داري دي، دا زموږ درس دی نن. د یهودیانو عزایم په دې بم خبره کوو د امت مسلمه او د امت مسلمه د افواجو، د امت مسلمه د حکمرانانو او د امت مسلمه د نوجوانانو چې کومې ذمہ داري دي نو په هغې باندې به هم خبره کوو. اوس ستاسو مخکې صرف د بیت المقدس اول د شان دمه چې بیت المقدس څنګه ځای دی. ځکه دا 7 اکتوبر دا تیر شوه بله ورځې 2024 په دې 7 اکتوبر باندې د حماس د حملې یو کال پوره شو. پروس کال په 7 اکتوبر 2023 باندې د فلسطین مسلمانانو د حماس سربازانو په اسرائیل باندې میزایل حمله کړې وه او دغه مزاحمت یو کال پوره شو. موږ په دې وطن کې په دې پاکستان کې ځای په ځای باندې مسلمانان راوتي او احتجاجونه وکړل چې یو کال کم مزاحمت وشو، په دې کې موږ د فلسطینیانو ملګري یو او د اسرائیل مرداباد اوازونه موکړل. د دې بیت المقدس حقیقت او اهمیت په دې وزلګه خبر کوم هغه دا ده چې مسلمانان نه دي خبر چې داخله کولی راوتی وو. ما ته یو کس ویل په هغه ورځ باندې چې ستاسو نه خطا شوی نه دی، فلسطین نه نقل اړېږئ. ډېر پوه سړی و، ډېر هوښیار. د تاسو ولې د خلکو ته وایي چې سړکونو ته راوځئ او روډونو ته راوځئ او دا د خلکو د تکلیف نه دی؟ حافظ صاحب اعلان کړو چې تاسو راوځئ او د فلسطینیانو سره د اظهار یکجهتۍ اعلان وکړئ. تاسو ولې د فلسطین نه نقل اړېږئ؟ دا نور ایشوز لږ دي. دا په خیبر کې جرګه روانه ده، په دې ولې خبره نه کوئ؟ تاسو دا مهنګایانې روانې دي، په دې ولې خبره نه کوئ؟ په دې پاکستان کې چې دا کوم اتار چړاو دی، په دې ولې خبره نه کوئ؟ ما ورته ویل صاحب تا ته خو پته نشته دی، ورنه موږ د خیبر په جرګه باندې هم خبره کړې ده او موږ په مهنګایي باندې هم خبره کوو، موږ په هر ایشو باندې خبره کوو. او دا نن چې کومه ورځ ده نو دا ډېره زیاته ضروري ورځ ده. هغه دا ده چې زموږ په ورونو باندې او په بیت المقدس باندې او په فلسطینیانو باندې یو کال اور ولګېدو، اور پې بل شو. او دا زموږ ورونه دي. د دغې فلسطینیانو سره زموږ اسلامي ورورولي ده
او د ټول دنیا مسلمانان د شرق او د غرب او د شمال او د جنوب مسلمانان د دې په اړه کې موږ د خپل پیغمبر ویلي دي چې المؤمنون کالجسد الواحد، د ټول مسلمانان د یو بدن په شان دي، یو بدن. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دس یو بدن د اذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، چې کله انسان په بدن کې په یو ځای کې تکلیف راشي په دې سترګه باندې درشي، بسترګه اذا اشتكى منها عضو، یو سترګه باندې تکلیف راغی، په غوږ باندې تکلیف راغی، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ټول بدن په بے خوبۍ کې اخته شي او ټول بدن بیا په تبه کې اخته. دغه شان دا ټول امت یو امت دی. فلسطین په مسلمان باندې که ظلم دی او زیاتې دی، دا به زه براه راست محسوسوم چې د فلسطین په بچي باندې هلته بم را پرېوتو، زه به امدا زما په بچي باندې بم را پرېوتو. په فلسطین کې چې کله مسلمان خور کونډه شوله، زه امدا زما خور کونډه شوله. او په فلسطین کې بلکې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې د مسلمان په خپه کې غنه لاړله، زه به د خپل زر وبنګم، زه به غم کوم چې زما په خپه کې غنه لاړله. دې تورولي وایي د فلسطینیانو نه موږ بر یو ذمه کېدی نه شو. د دې سره اظهار یکجهتۍ دپاره موږ د سړکونو ته هم راوځو، په چوکونو کې هم راوځو، په پارکونو کې هم راوځو، خپل اواز به اوچتو. ګوره د بجلۍ بل چې ګران شي خلک چوک بند کړي. که چېرته داسې وړه یو 10 روپۍ 20 روپۍ ګران شي خلک راوځي، پټرول چېرته ګران شي خلک سړکونو روډونو ته راوځي. نو د دې مسلو دپاره موږ بازار ته راوتی شو، چوک ته راوتی شو، دا موږ د خپل حق کاره کېږي او دا بنیادي حقوق دی زمونږه. نو که د فلسطین دپاره یو مسلمان راووتو نو دا کومه ګناه یې وکړله؟ خیر دی که هغه په ګاډي کې یو 10 منټه لیټ شو د دې جلسې د لاس نه، د دې احتجاج د لاس نه، په دې به څه وشي؟ تاسو به چې په دې باندې به څه وشي؟ یاره په دې باندې به دومره لوی کار وشي، ډېر خلک وایي په دې څه کېږي. دا به په دې سوشل میډیا باندې او دا په د الکترانیک میډیا باندې او په پرنټ میډیا باندې به راشي ټوله دنیا ته چې پاکستان کې یو ښار دی د ورسک په نوم باندې او په هغې کې مسلمانان راوتي وو او د فلسطینیانو سره اظهار یکجهتي کوله، نو هغوی به خوشحاله شي، حوصله به ورته میلاو شي چې شکر دی موږ یوازې نه یو، د پاکستان مسلمانان زموږ په شا باندې ولاړ دي، حوصله به ورته میلاو شي. او دا حوصله ډېر لوی شی دی. ستاسو خیال نه کله کله په کور کې مړی وشي او داسې مړی ناقابل برداشت، کله کله پکې بعضې بچو ته پکې هارټ اټیک وشي او دا د کور د افراد اسپتالونو ته روان کړي وي، هله ګورئ خبرې نه کوي چېرته. او چې کله دا کلیوال راشي، کله دا خپلوان راشي، بې دا ملګري راشي، استادان یې راشي، شاګردان یې راشي او کیني ورسره په سر ورته لاس کېږدي، سینې ته رانږدې کړي، غم دې ستیر شي. بیا د دې دپاره موږ کوو. ټیک د زما او ستا په دې ناسته کې په دې ولاړه کې به موږ ته دومره غټ خیر نه ښکاره کېږي، خو ډېر لوی خیر پکې دی. ګوره ډېر لوی خیر پکې دی. او ستاسو خیال یې کله چې د چا څوک مړ شي که نه، پلار یې مړ شي، مور یې مړه شي او څوک نه یې راغلی، 10 کاله ورته یادي پلانې نه و راغلی، ګیله مې تشته دی، نه یې راغلی، یاد یې ورته. په دې وجه باندې عزتمندو فلسطین دې ته ارض الانبیا وایي، دا د انبیاو ځمکه ده. او بیت المقدس مسجد اقصی چې دا کم کور پکې د الله دی، دې ته ویل کېږي قبلة الانبیا، دا د انبیاو قبله ده. 1,24,000 پیغمبران د چې دنیا ته راغلي دي، د 1 لاک نه زیات پیغمبران، بلکې دا ټول پیغمبران دا د بنو اسرائیل سره تعلق ساتونکي دي. لږ پیغمبران پکې د غیر بني اسرائیلي دي او دا اکثر پیغمبران د په شام کې په فلسطین کې په دې ځمکه باندې پاتې شوي دي. لہذا ارض فلسطین دا ارض الانبیا دی. او دا جماعت د پیغمبرانو جماعت دی، قبله اول. دې اهمیت زه ستاسو مخکې یو 10 منټه کې بیانوم. دغه جماعت دی، دغه جماعت چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته لاړو نو 16 میاشتې یا سکم 17 میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې قبله ته منځ کړی دی. منځ زمونږ په قبله ده، بل چا نه ده، د یهودیانو نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم المرسلین او خاتم النبیین دی او د پخوانو پیغمبرانو میشن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل کړی دی او دغه قبله ته پیغمبرانو منځ کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 14 میاشتې منځ کړی دی.
او د معراج په شپه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کعبه کې ولزو په دې حتویم شریف کې او جبرئیل علیه السلام براق راوستو او زه د ځان سره سور کړلم او زه بوتلم او هغه بیت المقدس ته زموږ عقیده ده په دې قرآن کریم کې چې راغلي دي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا نبی علیہ السلام د مکې او د حرم نه په براق باندې د جبرئیل سره سور شو لاړو فلسطین ته او فلسطین کې په فرمایي غټول واقعات احادیثو کې راغلي دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله موږ لاړو موږ خپل براق او خپل اس هغه ځای کې وتړو په کوم ځای کې چې نورو انبیا خپل اسونه تړلي وو او بیا دنه جمعات ته ورغلو. 1,40,000 پیغمبران دا دومره اهمیت والا ځای دی. دا 1,24,000 انبیا الله رب العالمین دا غوی روحونه حاضر کړیو. د ټول پیغمبران حاضر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال به دی جمعات کې وکړو او نبی علیہ السلام هغوی ته د 2 رکعاتو امامت ورکو. امام النبیین او امام المرسلین په دغه جمعات کې ګرځېدلی دی. په دې جمعات کې نبی علیہ السلام امامت کړی دی. دې خبرې څه مقصد و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مشران پیغمبران موجود وو. آدم علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، دا مشران پیغمبران ژوند دي او امامت څوک کوي؟ امامت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. د دې خبرې اعلان وو چې د دنیا قیادت او سیادت د دنیا مشري دا الله رب العالمین د سابقه اقوام نواغستل او دا امامت او دا مشري دا الله دی امت له ورکړل او دی پیغمبر ته الله د مشري ورکړل. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو غره امت د خلکو د فائدې لپاره راایستلی شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا افضل الانبیاء وانتم افضل الامم. زه په ټولو انبیاو کې غوره یم او تاسو په ټولو امتونو کې غوره امت یې. دا د دې خبره اعلان وشو. لہذا د بیت المقدس امامت نبی علیہ السلام ته ملاو شو. نبی علیہ السلام د دې جماعت امام وګرځېدو. نو دا جماعت د نبی علیہ السلام شو کنه، دا د دې امت شو کنه، دا زمون قبله شو ولا کنه، دا د يهوديانو نه ده، دا د عیسایانو نه ده، دا د دې امت قبله ده، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبله ده. او کله چې د 1,24,000 انبیاو ته امامت ورکو دا غي نو ورستو بیا د دې جماعت نه تاسو د بیت المقدس دا تصویران کتلی وینو بده کې یو زیړ شانې ګمبد دی، زیړ شانې ګمبد دی بده کې. د دې ګمبد نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بر معراج شوه دی، بر تل دی اسمانونو ته او اسمانونو ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وختو خپل واقعه بیان کړل. بخاری کې د احادیث راغلي دي، صحیح مسلم کې راغلي دي، نورو کتابونو کې راغلي دي، صحیح ستو کې شته. وي موږ لاړو د جبرئیل علیه السلام سره د لومبي اسمان دروازه چې وټکوله، دروازه راته کولاو شوله. په دې اسمان کې زمونږ د آدم علیه السلام سره ملاقات وشو. دا پیغمبران بیا د اسمانونو ته تللي دي. بیا بر دویم اسمان ته چې لاړو نو عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام د دې 2 پیغمبرانو سره د زما ملاقات وشو. بیا دریم اسمان ته چې لاړو په دریم اسمان کې د یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. بیا بر څلورم اسمان ته لاړو هلته د ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. پنځم اسمان کې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وشو. په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو. په اووم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. بیا بر چې کله تلل نو بر یو ځای دی هغې ته سدرة المنتهی وایي. د هغې نه چې بره تلمه نو جبرئیل علیه السلام ویل چې نور ماته اجازت نشته دی، ته بره لاړ شو، زه به لاندې پاتې شم. نبی علیه السلام د هغې نه بره لاړو. البته بره تفصیلات بیا نه دي راغلي چې بره نبی علیه السلام کم ځای ته لاړو، هغه تفصیلات هغه نشته دی. زمونږ عقیده ده چې الله رب العالمین نبی علیه السلام کم ځای ته بوتلی دی او الله رب العالمین فرمایي چې موږ ته غټې غټې نه پرېښودلې. جنت ته بیا لاړو، جهنم ته لاړو. نبی علیه السلام دا ټول سیل د بیت المقدس ته شوی دی. دا د دې هغه تاریخي حیثیت د عزتمندو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د دې امام پاتې شوی دی. د دې ځای نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې معراج شوی دی. یو حدیث مبارک دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 جماعتونو ته د ثواب په نیت باندې سړی سفر کولی شي. نور زمونږ چې دا کوم جماعتونه دي دا ټول یو شان جماعتونه دي. په وچ کې پکې غوره جماعت او ناغوره جماعت نشته.
په پاکستان کې او په ټول عالم کې غوره او ناغوره جماعت نشته چې دې جماعت کې په منځ کې ډېر ثواب دی او په دې بل جماعت کې کم ثواب دی. داسې مسله په دین کې نشته. ټول جماعتونه یو شان دي. ان المساجد لله. البته درې جماعتونه داسې دي چې هغې ته سړی ځي نو په دې تلو به الله ثواب ورکوي. هغه څه دی؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. چې درې جماعتونو ته سړی سفر کولی شي، سورلی تیارولی شي. نبی علیہ السلام یو کعبه ده مسجد حرام دی، او یو مدینه منوره ده مسجد نبوي، یو فلسطین دی مسجد اقصی. دې درې جماعتونو ته سړی د ثواب په نیت باندې تلی شي. دین علاوه بل داسې جماعت نشته دی چې په هغې کې په جمع کې ډېر ثواب دی. دې جماعتونو کې په جمع کې هم ثواب دی او په منځ کې هم پکې ثواب دی. عزتمندو، زمونږ په دې سبق کې دا دی چې د دې بیت المقدس تاریخ او تاریخي حیثیت څه دی؟ نو تاریخ حیثیت هم دقه دی چې دا یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام خاندان جوړ کو او د هغې امامت نبی علیه السلام ته پاتې شو او دا امامت دې امت ته الله تعالی ورکو. دا جومات او دا ځمکه د دې امت له الله تعالی ورکړله. لیکن قرآن کریم موږ ته خپل دشمن ښودلی دی. هغه دشمن څوک دی؟ موږ دشمن خپل رور ته وایو، خپل کلیوال ته وایو. قرآن کریم چې موږ ته کوم دشمن ښودلی دی هغه دشمن دا دی. الله فرمایي قرآن کریم کې لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. چې د مسلمانانو په ټول انسانیت کې ته غټ دشمن چې ګوري هغه یهودیان دي. دا د مسلمانانو ازلي دشمنان دي. په دې وجبانې د یهودیانو سره د مسلمانانو دوستانه ممکن نه ده چې دا دوستانه ورسره وشي. د زمونږ دا څومره مسلم حکمرانان چې څومره دي که نه، د مسلمانان حکمرانان، د دوی کوشش دا دی چې موږ د یهودیانو سره خپل تعلق جوړ کړو. د دوی کوشش دا دی چې موږ د یهودیانو سره خپل تعلق جوړ کړو. دا 50 اسلامي ملکونو د دین دا محنت دی. او که دا نور ریاستونه دي یهودیانو سره څوک قرآن نه کوي. ستاسو خیال نه دی امریکا څومره لوی طاقت دی په دې وخت کې، سوپر پاور دی که نه؟ ټول دنیا د امریکې نه هېرېږي. خو دا امریکا چې تاسو کله وکتل چې اسرائیل کله حمله وکړله، حماس کله حمله وکړله په اسرائیل باندې، نو امریکا په حرکت کې راغله، موږ د اسرائیل سره ولاړ یو. بله ورځ یې ویلي دي چې کله ایران حمله په اسرائیل باندې وکړله، ویل موږ به د اسرائیل مدد به کوو. یعنی امریکا چې ځان ته غټ بدماش وایي، هغه هم د اسرائیل ملګرتیا ته ځان وزرې وهي روهي هر څوک یې خوشحاله ساتل غواړي. خو د قرآن په ژبه کې په دې باندې ځان پویول پکار دی چې لن ترضى عنک اليهود. یهود ګوره زموږ نه چېرته هم نشي راضي کېدلی. دا زموږ خامخیالي ده چې یهودیان به زموږ سره روغه وکړي، زموږ سره به خوشحاله شي. ولې؟ د هغې وجه دا ده چې یهودیان خپلو بچو له دا سبق ورکوي چې ستاسو دشمن څوک دی؟ دا مسلمان دی. دا د یهودیانو عزایم دي. موږ د غفلت په خوب کې وده یو. او زه به د خاص کر نوجوانانو ته او تعلیم یافته نو طبقې ته ووایم چې د هیومن رایټس په نوم باندې او د بنیادي او حقوقو په نوم باندې او دارنګې د نام نهاد عالمي اتحاد په نوم باندې چې کوم سبق موږ ته راښودلی کېږي او د هیومنټي او د انسانیت کم درس چې موږ له په کومه ژبه کې راکوي، دا سبق غلط دی. ګورئ، د هیومنټي او د انسانیت درس خو اسلام ورکړی دی. موږ پکې ابلس کړی وه خبره په اوله ورځ باندې. په اسلام کې خو د حیواناتو حقوق دي، د مرغو حقوق پکې دي. دا کوم درس چې موږ له راکوي د بین المذاهب دا درس چې ټول مذهبونه یو شانتي دي یو، او دا ټول امت نو بلکې دا ټول دنیا یو ځای کول پکار دي، او دا تفریق پکې ختمول غواړي چې دا مسلمان دی دا یهودي دی. یعنی دا تفریق نه ختمیږي چې زمونږ د یهودیانو سره د عقیدې اختلاف دی، د دې مسیحیانو سره زمونږ د عقیدې اختلاف دی. د عقیدې په اختلاف کې اتحاد نه دی ممکن. دا سبق غلط دی اصل کې. او بله دا ده چې موږ په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې دې یهودیانو بچو ته یهودیانو سبق دا ویلی دی چې ګوره ستاسو دشمن د مسلمان دی. نن سبا دا اکثر بعضې خلک وایي دا هم دهشتګردي ده او دا برین واشنګ دی چې سړی مسلمان له دا برین واشنګ کوي او دماغ له پاکوي چې ستا دشمن یهودي دی او ستا دشمن پلان دی او ستا دشمن پلان دی. و دا خو د مسلمان یو قسم دهشتګرد جوړوي. نه جي نه، ستاسو بول زموږ بول دی. من نه، من خو دې دشمنۍ ته د خپل مسلمان تیارو چې ستاسو دشمنان ډېر مسلح دي او ډېر په طاقت کې دي
نو د هغې مقابله وکړي. اصل دشمنان هغوی موږ له تیاروي، خپل بچو ته وایي دا مسلمانان ستاسو دشمنان دي. ولې دشمنان دي؟ یاره دلته که څوک دا ماشومان لږ غم وکړي نو ښه به یې ملګري سیکورټي والا دی ماشومان دا شور ختم شي نو ښه به درس باندې اثر کوي. هغه دا ده چې دا یهودیان دا خپلو بچو ته دا خبره کوي چې دا مسلمانان ستاسو دشمنان دي. او ولې جواب در کوم ستاسو توجه غواړم. هغه دا ده دا ګریټر اسرائیل اصطلاح خو تاسو اورېدلې ده که نه؟ ګریټر اسرائیل کوم چې اصطلاح ده، او یهودیان د ګریټر اسرائیل یو خوب ویني، ګریټر اسرائیل خوب. او زمونږ ډېر ملګري د دې پاک کې دي مسلمانان. د ګریټر اسرائیل چې د هغوی کومه نقشه ده، په دې نقشه کې د مدینې نقشه واقعه موجود ده. څه مقصد دی د دې خبره؟ دې مقصد دا دی یهودیان په دې سازش کې لګیا دي چې موږ کوم ګریټر اسرائیل جوړو نو د مدینه اصل کې زمونږ ځمکه ده، دا مدینه زمونږ ده، دا به موږ په دې ګریټر اسرائیل کې شاملو. یعنی دا مدینه او دا مسجد نبوي دا به موږ د دې مسلمانانو نه قبضه کوو، دا به دې اخلو. هغه مدینه چې نبی علیه صلات وسلام کله د مکې نه راغی هجرت یې وکړو جړلې او بیا مکه فتح شول او نبی علیه السلام مکې ته لاړو او مکه فتح شول او بیا نبی علیه صلات وسلام واپس مدینې ته راغی. سره د دې نه چې مکې فتح کړې ده مکه کې نه دی پاتې شوی، مدینې ته راغی. مدینې ته راغی د مدینې سره د نبی علیه السلام یو مینه وه. حدیث کې راځي وایي نبی علیه السلام به چې کله د بار نه راغی د احد دا غر به یې ولیده ویل هذا جبل یحبنا ونحبه، دا غر دی زمونږ سره مینه ده، زمونږ د غر سره مینه ده. د غر سره د نبی علیه السلام مینه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې د خاورې چې کوم فضیلت بیان کړی دی، نبی علیه السلام به چې کله دم کوو یو دم به یې کوو بسم الله بریقة بعضنا وتربة ارضنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله دم کو دا لاړې به راواغستل بسم الله بریقة بعضنا، د الله په نوم باندې دم کومه زمونږ د بعضو لاړې، داسې چل به یې وکړو. او بیا بتربة ارضنا د دې ځمکې د خاورې سره دا خاوره کې د خپل دا ګوته به لمده کړله او د هغې نه پس به یشفا سقیمنا زمونږ بیمار به دې باندې ښه کېږي. دا صحیح دم دی، علما کرام ناست دي. د مدینې په خاوره کې خدا برکت دی چې د مدینې خاوره سړی په تندي باندې وبږي، په بدن باندې وبږي، الله ولې شفا ورکوي. امام مالک رحمه الله دومره لوی مالدار انسان چې د هغه هر کال دا وس کېدو چې حج له تللی وی، وایي دا په جومات د مسجد نبوي کې ناستو، یو ځل یې حج کړی حج له نه تلو. ویل چا ورته ویل چې امام صاحب قافلې مکې ته روانې دي حج له ته نه وځي. وایي زما یو ځل حج کړی فرض او زه نه غواړم چې ما له دې مرګ د مدینې نه بار راشي. زه وایم چې مدینه کې دننه یم مرګ له دلته راشي، دې مدینه کې مړ شم، بار ته نه دی وتلی. صرف د قضای حاجت دپاره به دې مدینې نه بار ته تلو. دا اوس چې کوم جومات دی دا مدینه وه په هغه زمانه کې، نور د مدینې نه بار ته نه دی تللی. وایي چې زه مړ شم مړ په دې کې شمه، دومره مینه یې ورسره وه. دا ټیم کم دی او خبره ډېرې زیاتې دي، خو زه اهمیت سره بیانوم چې ستا ذهن کې دا خبره کېنې دي نوي نسل ته پته ولګي موږ سم جنګ د اسرائیل سره کوو، دا ولې موږ نښتې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مدینې سره دومره مینه وه چې کله د حنین جنګ وشو، د حنین غزوه حنین وشو، تاریخي جنگ دی، د علماء ټول مسلمانان د هغې نه واقف دي. په ډېر لوی تعداد کې غنیمتونه راغلي دي. او د واقدي او دارنګې محمد ابن اسحاق کوم چې د سیرت او د مغازي دا امامان دي، هغوی وایي چې په دې جنگ کې 6000 قیدیان مسلمانان له راغلي، 6000. بیا نبی علیه السلام پرېښي وبېرته بالله مې رضی اماګان دي. 24000 پکې صرف اوښان په غنیمت کې راغلي وو، 40000 صرف په دې کې ګډې بیزې راغلي وي په غنیمت کې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه قیدیان ورته پرېښودل، وایي دا غنیمت به مسلمانانو تقسیمومه. نو په دې جنگ کې د نبی علیه السلام سره 12000 خلک و 12000 مسلمانان. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله غنیمتونه تقسیمول دا غنیمتونه ټول مهاجرو له ورکړل، انصارو له پکې ورنه کړل. نو انصار لږ خبر شو او بعضې ملګرو د خلونو دا خبره ختلی، ویل دا څنګه داسې عجیب تقسیم نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړو. نبی علیه السلام له پناه موږ ورکړې ده او دا د تره زامن به پسې راتلل، جنګ به یې ورسره کوو د مکې دا خلک. ویل د زمونږ تورې خو اوس هم د دې د وینو نه لمدې دي، وګوره ټول هر څه دوی له ورکړل. نبي علیه السلام خبر شو چې انصارو شکایت کړی دی، نو ټولو خلکو ته ویل هلکه ویل انصار ټول په دې پلانې خیمه کې رابند شئ، راجمع شئ، زه درڅه خبره کول غواړم. نبي علیه الصلاۃ والسلام راغی او د انصار لکه څنګه چې موږ راجمع شو ټول داسې انصار ناست دي،
زرګونو په تعداد کې انصار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی هلکه ویل بل څوک د بګشته ویل د انصارو نه بغیر بل څوک در پکې دی ویل صرف یو خورای زمنګ پکې بل دی او نور ټول یو خورای نبی علیہ السلام ته وایي ځکه دا د رسول الله نیا چې و نو سلما دام د اصل کې د مدینه و ویل یو خورای زمنګ بار دی نور ټول منګ انصار. نبی علیہ السلام الخير دی فإن ابن اخت القوم منهم خورای د ماماګانو سه حساب زم تاسو سه حساب یما یعنی نبی علیہ السلام ځان دا غوي سره حساب کو ان ابن اخت القوم منهم تاسو خورای مو تاسو سره حساب یما او دا غي نه پس ورته وي زه خبر شوم چې تاسو د پلانې خبرې کړلې تاسو ویلې دي چې نبی علیہ السلام او خان او بيزي هغه ورکړلې مهاجر ول دا خبره تاسو کړې دا مشران پاسې د الله رسوله ول دا منو جوانانو کشرانو جذباتيانو ودا خبره کړې او مشران اسم نه وي. نبی علیہ السلام یې چرچا کړل خو خبره واوري سی ورته ویلو اے انصارو ول تاسو ته زخ کار مهاجر چې زه د مکه ما ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ول دا هجرت په مېس کراغله ده کدا هجرت نه وای کنه زم انصارو سره یم بیا او بیا ویل چې لو سلك الناس واديا وسلك الانصار واديا کدا ټول خلق په یو در باندې روان شي او دا انصار په بل در روان شي لسلكت وادي الانصار زبد انصار په لار باندې زما ابل حدیث کې راځي چې لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار کڅوک په یو غرباني خيجي او دا انصار په بل غرباني خيجي بس تاسو په دې غرباني خيجم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه سره مینه واپس نه راتله دا نن د ګریټر اسرائیل په نقشه کې دا مدینه ده ولی نو ولی جواب واوره خبره ذهن کې کینی هغه دا زه چې موږ دا تاریخ کله زوار زما د وختر سي د غیرت او د جوش نه ودرېږي زما په دې سر باندې ان دا نن چې دا اسرائیل کم بدمعشان دي امت ته کوي د مسلمانانو د سترګې راستلې دي دا ډېر بې غیرت او دا ډېر دوسانو دا امت ډېر بهادر او زمونږ دا امت ډېر زیات په طاقت کې وو دوی ته د خپل پیغمبر او خپل اسلاف ډېر د غیرت سبق ویلو دا ډېر غیرتمند میندو غټ کړیو وس دا امت ډیر زیات کمزورې شوی دی غیرت ډیر کمزورې شوی دی. نبی علیہ السلام چې مدینه ته راغی تاریخ واوره زم پیغمبر څه کړی دی او د دې يهوديانو کم تاریخ دی کله چې د یو قوم تاریخ نه کنه تاریخ د یو قوم د مشرانو د غیرت تاریخ نه دا غي نه نه پکار هغه د سلطان ټیپو یو قول لې چې کله د زرو ګډړو مشر یو زمریشي دا به کامیابی حاصلې او چې کله د زرو زمرو مشر یو ګډړ شي دي ته وشي غز ملاويږي دا ګډړانو ټول په خوا. نبی علیہ السلام چې کله راغی مدینه منورې ته میثاق مدینه وشوا میثاق مدینه يهوديان اوس خزرج مسلمانان ټول دا یو پولیټیکل اګریمنت او یو سیاسي اتحاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینه حفاظت وکړو مذهبي اتحاد نه و دا نظریاتي او فکری اتحاد نه و بالکل یو پولیټیکل اتحاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه په حفاظت کټول راځم کړل او وی چې ګوره موږ به یو بس جګړه نه کوو د مدینه په حفاظت کوو او که په دې مدینه کې د یو ګون سره چا زیاتې کو ظلم کو ټول بشری کې وداغه مدد کوو. اتحاد وشو اګریمنت وشو معاهده وشولا میثاق مدینه وته وی 2 کال بس تاریخ ته ګوره زمون تاریخ څه تاریخ دی 2 کال بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو قینقاع د يهوديان یو ډله وا بنو قینقاع ډېر بدمعشان به ځان ته ویل دا غي بازار د مسلمان خزته لیوا بازار دا دا يهوديان ما چې مخکې ویل چې قران وی دا د اسلام اصل دشمنان دي دا یو يهودي راغی مسلمان خور سودای کوله نو په دې مسلمان خور باندې زولې به واړول لمنه به واړول بیزتی ول وکړه یاره د دوی سره موږ د اتحاد خبرې کو زمونږ مېندې بیزتی کړې دي زمونږ خويندې بیزتی کړې دي زمونږ بچیان بیزتی کړې دي نو کله چې د دې د لمنه او چته کړه دا بی بی ډیره زیاته پریشان شول په دې کې مخامخ یو غیرتی مسلمانو را پاسې دوه تور راواغستله او دغه يهودي په دې سټ باندې گزار وکړو وې زه ژوندې مو ته په مسلمان خور باندې لاس وجته په غزه کې مردار په دې کې مخامخ يهوديان لقار ورغه چې زمون په کلی کې تاسو زمون سړی مړ کو هغه يهوديان را پاسې در نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری وو جو شهید کوستا هغه ملګری شهید نبی علیہ السلام خبر شو اعلان وکړ راځي راوځي مسلمانان ته ویل یو سړی پاتې نشي او د دې بنو قینقاع خلاف موږ جنگ کو کار کو او راووتو
کله چې دی راووتل بنو قینقاع ډېر زیات داسې بدماشیانې کولې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام یې ولیدو صحابه کرامو جذبات یې کله ولیدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري رالل نو دی بنو قینقاع ته پته ولګېدله چې موږ د مقابله نشو کولی لاړل کورونو ته دروازې په ځان پسې رابندې کړلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر چاپیره 2 هفتې محاصره کړې وه 2 هفتې ویل تاسو راوتی نه شئ په 2 هفتو کې بدی کې دا طاقت رانغی چې د مسلمانانو مقابله کړی وی او 2 هفتې پس راوتل ویل موږ له بس یو محفوظ لار راکړه او موږ ستا سره جوړه کوو نبي علیه السلام ورته ویل یو پوینټ باندې په یو نقطه سره جوړه کوم هغه دا دی چې مدینه کې نور تاسو نه پرېږدم مدینې نه مباسم تاسو د مسلمان خور بې عزتي کړې ده او د دې بنو قینقاع د خلکو یوې سترګې جړل او بل خندل او په دې جړه جړه کې خپل کورونه او جیدادونه پرېښودل او نبي علیه السلام د مدینې بار ته وشړل دا غیرتیان خلک دی نو ځان د غیرتیان وایي صرف خپې ورته ودربولې دا یهودیان ځغلولې دي نه پکې څوک څپېړه وشوله نه پکې جنګ وشو نه پکې بل څه چل وشو دا لاړ وتښتېدل د دې واقعې نه 2 کاله پس یعنی 2 کاله اول 2 کاله مزید 4 سال پس د نبی علیه الصلاة والسلام د یو ملګري نه قتل خطا وشو قتل خطا خو پیژنو که نه قتل خطا د چا نه په غلطۍ کې قتل وشي نو د قتل خطا په صورت کې دیت دی اول زمانه چا تپوس کړو چې څومره دی نو 84 लाख او 3000 غالبا دومره دیت دی نن سبا د 2024 په بجټ کې 84 लाख روپۍ تقریبا دا جوړیږي د دیت نو دا 84 लाख روپۍ به قاتل یوازې نه ورکړي بلکې دغه عاقله دغه خاندان دغه رشتہ دار دغه برادری دی به دا پیسې راغونډې کړي او د مقتول وارث ته به ورکړي که دا خلک دومره پیسې ورسره نه وي بیا چې د دې څومره د موحدین دي د چا سره صلح دي روغې دي ملګر نو پیسې راغونډې کړي دا دیت چونکې ډېرو د مسلمانانو سره پیسې لګي وي نبي علیه الصلاة والسلام چې موږ خو میثاق مدینه کړې ده او دا یهودیان خو زموږ سره په دې سیاسي اتحاد کې دي نو نبي علیه الصلاة والسلام لاړو بنو نذیر لا دا بله ډله ده دا ډېر بدماشانو بدي کې ویل څنګه راغلی د الله رسوله ویل زه راغلی یم زما سره به دې دیت کې لږ چندې تعاون را سره وکړي چنده راله راکړي تعاون را سره وکړي یا خون بها جمع کړو دې یهودیانو څه چل وکړو دا هغه خلک دی د یهودیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل سازش یې وکړو ورته ویل ته کښېنه موږ دله چنده راغونډو او نبي علیه السلام کښېنو او دوی لاړل مشورې وکړله ویل راځئ نبي علیه السلام ناست دی غټ د جرند یو پلی پیدا کړو ویل دا تاسو ویسئ هلکانو ته ویل دا په نبي علیه السلام باندې ور واچوئ او بیا به وایو چې دا چېرته څه داسې کمر د چا نه خلاص شو باندې به ورته وکړو نبي علیه صلات وسلام به شهید کړو د قتل سازش دې خلکو زموږ د پیغمبر د قتل سازش کړی دی دې څنګه زموږ روغه کېږي څنګه زموږ دوستان کېدی شي څنګه موږ د دوی سره په زړه کې او په ذهن کې موږ یو مینه ساتل غواړو دا کوم هیومینټي دا کوم انسانیت دی او کوم غیرت دی چې زما د پیغمبر د قتل سازش یې کړې هغه پیغمبر چې هغه ته په ګګه سترګه باندې کتل ګستاخي ده هغه پیغمبر چې د هغه نوم بیا اودس اخیستل ګستاخي ده هغه پیغمبر چې د هغې تشبیه صحابه کرامو د نور سپوږمۍ سره ورکوله دغه پیغمبر توهین او دغه پیغمبر ګستاخي کفر دی دغه د قتل سازش یې کړی دی نبی علیه صلات وسلام ته وپته نه و جبریل راغی ویل سیده راپاڅېږه ویل ولې ویل راځه راځه نبي علیه السلام یې پاسو مدینې ته لاړو ویل ولې دې راپاڅوله ویل وجلې دی خلکو ظالمانو وجلې ویل اوس داسې وکړه چې د دې خلکو خلاف کار وکړه نبي علیه السلام بیا اعلان مدینه ویل راځئ ویل دا بنو نذیر ډېر بدماشان دي ویل دا د پیغمبر قتل سازش یې کړی دی ویل راځئ چې ځو نبي علیه السلام پسې بیا ملګري راوستل چې بنو نذیرو کله وکتل چې صحابه کرام را پسې رالل دیم لال قلاګانو ته دې ډېرې غټې قلاګانې رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 21 ورځې محاصره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړې و نه راوتل بالکل په دې کورونه کې دننو قلاګانې بندې وې دې خپل علاقې نه غټه قلا ته وکړې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته ویل چې دا بس څنګه راوباسو دا خو نه راوځي دا خو بازار ته نه راځي پټي ته نه راځي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته ویل سی وکي ویلا کجوري ولا کټ کېدم ونی ولا وای دی له بدی باندې قار ورشي اجه صاحب کرامو ته برګیرا واغستلو او کله دی کجورو ته ونیول ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمه دا قران وای چې کله دا کجوري په تبرګو وهل شروع کړل دی له ظاهر خبر د زمیدار د پوسو کې چې کله د زمیدار فصل بيزي دی چاو کله څومره قار ولا ورزي یا چرته چاونه یو سوګه کټ کې څومره قار ولا ورزي یو بیا د کجوري بوټه د کجورو دا بوټه چې کله کټ کول دی له قار ورغه ورته ویل نبی علیہ السلام ته وی چې وکړي چې بس زمنګ مخې ته راکجوري مکټ کو ته چې سوې منګ منو بس روغه د سره کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته روغه په یو شرط باندې کوم څه شرط دی ویل مدینه براته پرې دی مدینه کې راسه بنه اوسېږي دا څه عجیب شرط دی 2 کاله مخکې ول ورونه وشړل
دوه کاله پس دوی ته وایي ویل د مدینې نه وځئ هغوی اخر ویل بس ټیک د مدینې نه دا خلک هم ووتل دا بنو نذیر وشړل لاړ خیبر ته یې وځغلول دا یهودیان خیبر ته لاړل او دا ویل دوی چې کله راووتل نو ویل په دې اوښانو باندې د خپل سامانونه او دا بسترې او دا غلې دی اچول نبي علیه السلام ورته ویل داسې کار به وکوئ دوه یهودیان به په یو اوښ باندې سامان اچوئ یو کس ګورئ د یو اوښ نه دوه کسان د یو اوښ نه زیات نشئ بوتلی هر څه به راته پرېږدئ مال به هم پرېږدئ دولت به هم پرېږدئ خو شرط یې منو سې کولی نه شو نو کله چې دوه کسانو په دې خپل یو اوښ باندې داسې لکه د غرونو په شانې غټ غټ پیټې وتړل غټ غټ پیټې د دې اوښ نه به لرې چا څه نه لیدل ویل کله چې راووتل د خپل کورونو ته کتل چې دا خو د مسلمانانو ته پاتې کېږي جبلونه یې راواغېستل کودال یې راواغېستل خپل کورونه یې په خپلو لاسو باندې وران کړل یخربون بیوتهم بایدیهم قرآن کریم کې الله فرمایي سورت حشر کې سورت بني نذیر کې یعنی خپل کورونه یې وران کړل او په جړه جړه د مدینې دیم ووتل څلور کاله کې دوه قبیلې د یهودیانو لاړې دي یو ډله پاتې شوله بنو قریظه یو کال پس پنځم کال باندې په دویمه هجري کې بنو قینقاع لاړل وتښتېدل په څلورمه کې بنو نذیر او په پنځم کې یو کال پس بنو قریظه د خندق جنگ چې کله شروع شو دوی د نبی علیه السلام سره اول روغ او د جنگ په دوران کې نبی علیه السلام ته پته ولګېدله چې دوی د هغوی سره داسې څه ګډ جوړ وکړو او واده یې رسماته کړله چې غزوې احزاب ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام راغی او خپل زغره یې بدلوله هیلمټ یې لرې کوو لمبل یې په دې کې جبریل علیه السلام راغی چې ویې کتل هغه په خپل وردی کې دی نبی علیه السلام ته وویل تا خپله وردي نه دی کړه ما خو نه دی ایستلی ویل ولې ویل اشاره الی بني قریظه ویل داسې یې وکتل چې دې طرف ته لاړ شه هله شا به جامې مه وباسه دا خو د نستوڼي ماران دي دا یهودیان او نبی علیه السلام بار راووتو داسې د ماسپښین ټیم و ماسپښین ابن قیم صاحب لیکلي د ماسپښین مونځ چا کړی دی چا نه دی کړی نو نبی علیہ السلام ویل الا لا یصلین احد العصر الا فی بني قریظه چې د مازدیګر مونځ به بنو قریظه ته رسو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ بنو قریظه ته بنو قریظه چې کله مسلمانان ولیدل نو دین په خپل کورونه کې ناست چې داس لوبه ده خو پته ورته و چې موږ زیاته کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او په دغه ځای کې وته ناست او ویل راوځي به بار ته دین راوتل او اخر کې ټول بنو قریظه چې کله په محاصره کې شوله ول ډېره بدمعشي کوله په اول کې خو چې کله مقابله ونه کړله ویل نبی علیہ السلام پسې جواب راولېږو چې سعد ابن معاذ زمونږ د طرف نه حاکم شو او ثالث شو چونکې ستاسو صحابي دی ملګری دی او زمونږ سره پخوانی اتحاد دی زمونږ ملګری دی نو سعد ابن معاذ دې فیصله وکړي چې څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده روغ د سره کو نبی علیہ السلام دی روغ د سره کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل سعد صاحب ته هغه سعد په دې جنگ کې په دې احزاب په جنگ کې هغه خوږ شوی او بیا شهید هم په دغه جنگ کې شو ویل لاړ شه سعد راولئ سعد رضی الله عنه راغی خر باندې سور کړی ویني ته تللی تک زیات پړ کمزوری شوی راکوز یې کو ورته ویل دی یهودیانو اختیار تاله درکړی دی د دې په باره کې فیصله ته وکړه ویل اصل وجه دا وه چې د سعد صاحب چې و دا د اوس د قبیلې سردار و او پخوا په تاریخ کې د بنو قریظه او د اوس د قبیلې خپل منځ کې دوستانه وه د دې خیال دا و چې دا به زموږ زوړ خیال وساتي خو ده ته خو پته و چې دا خو ډېر عجیب قوم دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه ویل ما فیصله وکړله وایورم ویل وایرا ویل زما رای دادا زما فیصله دادا د دې چې څومره بوډاګان دي هغه کورونو ته ولېږي بوډاګان دي غریبانان هغوی څه کولی شي او چې کومې جنکۍ دي او کم نابالغه ماشومان دي نو هغه به غلامان کوي او چې کوم هلکان پکې جنګ له راغلي دي نو دا څه ورسره وکوي الله علیه کوي ویل ولا دا دغه فیصله وه او دا فیصله یهودیانو په خپله باندې کړې وه ویل څومره چې مقاتله دي نو ان تقتل المقاتله وتصب الذریه دا کوم چې هلکان دي نو دا ولا تاسو جیل ته بوځئ او کوم چې مقاتلین دي دا وله ووژئ کله چې وکتل 400 هلکانو په دې کې 400 هلکان دومره لوی تعداد 400 نوجوانان او نبی علیہ السلام ویل دی خو په خپله فیصله کړله رسول الله صاحب سعد ته وایي لقد حکمت بحکم الملک تا خو د بادشاه فیصله وکړله الله هم دغه فیصله یا لقد حکمت بحکم الملک تا خو د فرشتې فیصله جبریل هم دا فیصله موږ له راوړله او په دې طریقه باندې یهودیان د مخ د ځمکې د مدینې مکمل صفا شو دا د یهودیانو تاریخ دی زه ستاسو نه تپوس کوم ای د ورسک مسلمانانو یهودیانو کم تاریخ دی دی په کوم وخت کې بهادري کړې ده دی په کوم وخت کې د امت مقابله کړې ده دا چې کله په امت کې د ابوبکر او د خالد او د عمر او د علي او د عثمان او د ابو عبیده په شان خلک ژوندي و نو د یهودیانو تاریخ دا او عزتمندو بل خبره به کې واورئ
د دې واقع نه 2 کاله پس د ټول تاریخ زمونږ د غیرت نه ډک دی. 2 کاله پس د خیبر جنگ دی، د يهوديان تلي په خیبر کې راجم شي او نه ځای په ځای بیا به دا ورانی کول، شیطانیانه به کول، د مدینه خلاف سازشونه کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویلو ویل خیبر ته زو او الله را سره وعده کړل د خیبر ټول غنیمتونه براوړو. ومغانم کثیره تاخذونها، قران کریم کې الله ویل چې ډېر غنیمتونه به تاسو اخلي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو خیبر ته. د خیبر واقع چې کله په دې بخاری کې سړی وایي کنه داسې د ایمان تازه شي، داسې مزه سړی لور کی. هغه صحابي فرمایي کله چې من خیبر ته تلو موږ د ساري په ټیم کې ورننه وتلو، ساري وخت داسې دا نور نو راختلې دغه ټیم دی، دا سبا راختو دا تیاره ختمېدله. ویل موږ چې وکتل د يهوديانو سړو هغوی بیلچې په دې خپل اوږو اچولې وې او زنانې او ټوکرۍ په دې سرونو باندې ښودې وې، ویل پټو ته روانو. او په دې وخت کې موږ د نبي علیه السلام لښکر ورننوتو او چې کله ورننوتو نبي علیه الصلوۃ والسلام آواز وکړو چې ان اذا نزل الله اکبر، دا آواز وکړو الله اکبر خربت خیبر، دا آواز وکړو نبی علیہ السلام الله اکبر خربت خیبر، الله اکبر خیبر روان شو. او بیا آواز وکړو ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرین، موږ چې کله د چا صحن ته غولي ته ورننوځو په هغه باندې کور رانو بیا. او ویل دي خلکو چغې کړلې چې محمد والله هذا محمد الخميس، محمد راغی او ډله وسره لاله. او صحابه کرام ویل ور منډه کړي आवाज وکړو چې خیبر خیبر یا يهود جيش محمد سوف يعود، دا आवाजونه کول چې يهوديانو خیبر راته پرېدوي، خیبر خیبر یا يهود جيش محمد سوف يعود. د پیغمبر لخر رانه وته وي په خیبر کې اتکلی وته د دې خیبر خیبر یا يهود د نارو سره خلکو په دې نارو باندې سکی ډېر څه پکېږي. د دې نارابازۍ په بنیاد باندې د خیبر يهوديانو 15 کلی پرېښودل او لاړو په 3 کلو کې راجم شول. 15 قلاګانې پرېښې دي. 15 تاریخ وګورئ تاسو. موږ یو ډېر برایټ ماضي ده، یو ډېر کلو تاریخ دی زموږ د مسلمانانو. او د هغې نه وروستو بیا په دې 3 قلاګانو کې 2 قلاګانې په لومبۍ ورځ باندې فتح شولې. یو قلا چې مرهب پهلوان په هغې کې نو دا قلا 22 ورځې نه فتح شوې، په 22 ورځ باندې دا قلا هم فتح شوله. کله چې فتح شوه د خیبر يهوديان د دنیا د ګډ ګډ نه راغونډ شوي او دی راغلل او نبي علیه الصلوۃ والسلام کې نیولي دي. او دی و چې نبی علیه السلام به راسره څه فیصله کوي، ځکه بنو قریظه کې راله حلال کړل او د بنو قینقاع بنو نذیر راوشړل، اوس به راسره څه کوي. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته دا یهودیان پاڅېدل، ویل چې موږ یو درخواست کوو. دغه خلک د ښه درخواستونه یې کول موږ ته. ویل موږ درخواست کوو. ویل څه؟ ویل زموږ بل د سر د سوري ځای نشته، اوس به م چېرته شړئ، په دې ځای کې به ستا کوټه سري شو، ستا زمیندار به یو، ستا کسانان به یو، دا د خیبر د ځمکې به دله کړو، دا باغونه به دله منګه کوو، او چې کله کال کې موږ لو او ریبلم کول، ترې شرم شرم کولی او شکم کوله، نو نیم به تاله درکو نیم به ځان له اخلي، خو نور هم مه شړه. نبی علیه الصلوۃ والسلام خو خپل رټ قایم کو، ویل نقرکم ما اقرکم الله، چې څومره الله ساتلی دومره م وساتم، بس ټیک ده. ویل ګوره یو وخت کې به م لیږم، ګوره ټول عمر به دلته نه یې، ښه یو وخت کې به م لیږم. او دغه طریقه باندې روغه وشوله. سالانه به چې څه وشو خراج مقاسمه ورته وایي. د خیبر نه بس سالانه ټیکس راتلو مدینې منورې ته، او د مدینې مسلمانانو د خیبر کجورې، غنم، انګور، جوار وربشې د مسلمانانو خوړلې وي. یهودیانو به کرل، مسلمانان به خوړل. دا زموږ کوټه سري پاتې شوي دي، دا د مسلمانانو زمیندار پاتې شوي دي. او بیا یو وخت راغی وی کله چې د حضرت عمر زمانه راله دغه ډېر د یهودیان بدي شول. هغه راغی ویل دا په خیبر کې ویل دا نه سړي کېږي، ویل دا په خیبر کې دی، او بیا هم د امت خلاف سازشونه کوي. نو د حضرت عمر په خیبر باندې حمله وکړله، او چې کله حمله وکړله او بیا یې ورته ویل دې ځای نه به ځئ، ویل نه م پرېږدمه. ویل بوډا پکې پاڅېدو، سپین ږیری او دومره بوډا شوي، دا وریځې ویل ښکته راغلې وې، بلکل داسې دا ټول بدن راقوت شوی. ویل دا پاڅېدو، ورته ویل چې یا ای د خطاب زویه، ای ابن الخطاب، ای د خطاب زویه، ته د خپل پیغمبر نه ابوالقاسم د ډېرو خیارې چې ستاسو پیغمبر موږ له خیبر راکړو، موږ ته ویل چې زموږ زمینداره کوئ او دلته به یئ، او ګوره ته موږ وباسې د خپل پیغمبر نه منې. نو حضرت عمر فاروق پاڅېدو، ویل ته هغه پلانی نه، ویل زه خو تا پېژنم ته پلانی یې، او ویل ته ولې دروغ وایې؟ ویل ما تر خپل پیغمبر خبرې م رایادې دي، ویل ستا په باره کې خو ما ته یو خصوصي خبره کړې و، تا ته مې کړه، یاد ده درته؟ ویل څه ویلو؟ ویل تا ته ویلو چې زما ملګري به یو ځل راځي، او ویل تاسو ته ویل چې تا ته خو څه ویل چې تا به په یو اوښ باندې سورئ، او تا به د خیبر نه ځغلی شا به خپل اوښ ته وخېږه، او غړندی غړندی له دې ځای نه وځه شا به ته ترې مخکې شو، دا نور دې په تا بسي. ول هغه بوډا یې هغه اوښ ته وخېږم، هغه ترې مخکې شو، او د خیبر نه یې وځغلل، شام ته لاړل.
دې خو ذهن او دا تاریخ د یهودو ما ستاسو مخکې بیان کړو عزتمندو. اوس راځم دې دور له خبرې ختموم، ټایم هم تقریبا چې په ختمېدو دی ځکه دا خو ډېر لوی تاریخ د 1400 تاریخ نه بیانېږي، اګر چې ما څه یو اجمالي خاکه په دې ذهن کې شته د خو ټایم ډېر زیات په هغې باندې لګي. هغه دا د خیبر او د شام ته د زغلول نه پس دې یهودیانو ته په دې 1400 سال کې په دې 1400 کاله کې یاد ساتئ ګورئ یهودیانو چېرته هم داسې کامیابي نه ده حاصل کړې. 1400 تاریخ د دې د غیرت نه خالی دی. حتی چې د خلافت عثماني کله وکړو نو 603 سال 1299 نه والا د 1299 نه د 1923 پورې دا خلافت عثماني په دې دنیا باندې قائم و. په دې 1923 پورې د 1299 دا 603 سال چې دا کوم حکومت خلافت عثماني 36 سلاطین د عثمان دا لکانو چې د ارتغل مرتغل ډرامې به کتلې اسې وخت په پاس کوو نو دا تاریخ و. د 600 کاله تاریخ چې کله خلافت عثماني تیر کړی دی 1400 لري کې نو څه پاتې کېږي. 800 کاله په دغه کې حضرت عمر فاروق هم د بیت المقدس فتح کړی. دا د فلسطین دا نقشه ستاسو ځین کې 15 منټه کې کېدمه فلسطین دا کوم ځمکه چې دا خو د انبیاو ځمکه ده. د دې جومات په دې غیږ کې تاسو پته ده په مدینه کې یو پیغمبر خښ دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه. او کله چې موږ مدینې ته لاړ شو سلام له ورځو تاسو څوک چې تللی یې کنه نو څه کیفیت دی د انسان کیفیت دای کنه چې مدینې ته سلام له ورځي هغه که زه په ځمکه نه یم روان چېرته په هوا باندې روان یم او سړی حیران چې چېرته زه ګناهګار او په نبي علیه السلام زه سلام اچوم څومره په ادب او احترام د پیغمبر په خوا باندې تېرېږي. یو پیغمبر خښ دی د دې جومات په غېږ کې 12000 پیغمبران دفن دي د بیت المقدس 12000 پیغمبران قبرونه د بیت المقدس کې دي. او دا داسې جومات دی چې یهودیان وایي دا زمون قبله ده ځکه یعقوب علیه السلام جوړه کړل ده ابراهیم علیه السلام نوسی دی د زمون پیغمبر دی. عیسایان وایي عیسی علیه السلام په دې کې پیدا شوی دی د مریم نه علیه السلام دا زمون جومات دی او موږ هم دا وکړو د هر ټول آسماني مذهبونو دپاره مقدس ځای دی. خو کله چې دا د مسلمانانو د حضرت عمر فاروق کله دا بیت المقدس فتح کو او دا بیا فتح و د مسلمانانو په قبضه کې و او د خلافت عثماني په 600 کاله کې د مسلمانانو اسټ سو دا ځمکه وقف ځمکه وه وقف ټول امت دپاره وقف وه. او د سلطان عبدالحمید زمانه چې کله راغله نو د یهودیانو ته ځای نه میلاوېدو په دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره و. سلطان عبدالحمید له راغلي و که نه ورته یې ویل داسې کار وکړئ چې زمونږ داسې ځای نشته دی او موږ له په دې فلسطین کې دا خو زمونږ د پلار نیکه جایداد دی موږ پکې تاریخ تېر کړی دی داسې وکړئ موږ له پکې د اوسېدو لږ ځای راکړئ چې موږ پکې اوسېږو موږ به دله ټیکس درکوو موږ به دله کرایي درکوو موږ به ستاسو په کوټو کې اوسېږو. سلطان عبدالحمید ورته ویل دا ځمکې د مسلمانانو وقف ځمکې د یهودیان پکې نه پرېږدم ویلېږل واپس دی تاریخ دی. بیا داسې وشوله په دویم ځل باندې دا خلک راله سلطان عبدالحمید ته ویل چې داسې وکړه چې موږ له ډېره ځمکه نه راکړې د یونیورسټۍ دپاره یو ځمکه راکړه په دې کې موږ یونیورسټي جوړه کړو او د دې یونیورسټۍ د جوړېدو سره دا به د ساینس او د ټکنالوژي یو لویه انټرنیشنل یونیورسټي وي او تاسو پکې سبق وایي او هر څه به پکې وایي. عبدالحمید ورته ویل چې دا خو د مسلمانانو ځمکې دي دا خو د یهودیانو د کالجونو یونیورسټو دپاره نه دي نه در کوم درله. په درېیم ځل باندې بیا رالل او سلطان عبدالحمید د مسلمانانو حکمران ته یې ویلو ویل داسې کار وکړه چې پیسې د ځان سره را د بریف کیسونه ډک راوړل ویل دا ټولې پیسې والی په تاسو چې څومره قرضونه دي دا قرضې به درله ادا کړو څومره پیسې زموږ نه غواړې دا به درله درکړو خو لږ ځای راله راکړې چې په دې فلسطین کې موږ ته د سر د پټولو ځای میلاو شي. ویل سلطان عبدالحمید داسې یو ډکې راوچت کو داسې یو ډکې او داسې اوچت کو ویل دا یې نه دا ډکې ویل په الله مې دې قسم چې دا ډکې په یهودیانو زما سود نه دی دا هم دله نه در کوم ځئ خپل کار کوئ دا د امت وقف ځمکه ده د مسلمانانو په دې کې د یهودیانو څه دي ځئ ویې ځغلول دا د یهودیانو تاریخ دی. لیکن کله چې 1948 چې د اسرائیل په دنیا کې د هغوی حکومت راغی د دنیا په مخ باندې د دنیا په نقشه کې د اسرائیل په نوم په 49 کې حکومت راغی دا 1949 سیکنډ ورلډ وار 45 نه 49 پورې کوم دا دوسری جنگ عظیم وشو او د انګریزانو ظالمانو داسې کار وکړو چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه دا خلک راجمع کړل دا فلسطین ته ورته ویل چې تاسو له موږ دلته کې دا خو بنیادي حقوق دي فنډامنټل رایټس دي چې هر چاته به روټي او کپړه او مکان به میلاویږي نو تاسو له موږ د سر د پټولو ځای درکو. په ټول فلسطین کې غالبا ما نه خو دا فکر یې دی که تاسو چاته یادي ما ته م راولېږو نو ښه به
غالبا چې 12% دا مقدسات دي د فلسطین د ځمکې 12% کم چې د بیت المقدس دی او د 12% علاوه د 70% د زیات ځمکه چې ونه دا د مسلمانانو وا په دې کې څه پاتې کېږي تاسو په حساب کې دا 12% ځمکه 11% دا ځمکه دی يهوديان لور کړل فلسطین کې چې دا د اسرائیل ریاست شو او دې ته ویل چې بس تاسو راشه او دا تاسو شو خو نور به تاسو څه ګوتې نه وایي دې په سازش باندې انګريزانو راوستل دلته د یوې سرمنې او د یوې کوټې ځای ولا ورکو فلسطین کې مطلب 11% څه شهردار دي ځای وستاسو د سر د پټولو ځای نشته دی او تاسو دلته راشئ 1949 حساب یې وکړئ 2024 51 سال هغه شو او 24 سال دا شو 75 سال شو په 75 سال کې امت کم ځای ته ورسېدو او يهوديان کم ځای ته ورسېدل دا د دې ورځې سبق دی نن امت او د پیغمبر امته مسلمان نوجوان مسلمان حکمران مسلمانانو فوجیان جرنیلان دا غیرت دا دی چې په 75 سال کې هغوی د 1400 سال بدل زمونږ نه واغستو 1400 سال چې هغوی زمونږ غلامانو په دې 75 سال کې هغوی په 74 سال کې کامیاب شو او په 2023 نه را پدې په یو کال کې نن باغځي کې د دې پیغمبرانو وسی د فلسطین مسلمانان د 90,000 نه زیات صحیح ریپورت د 90,000 نه زیات دی اگر چې خلک 36,000 یادای د 90,000 نه زیات مسلمانان قتل کړل جماعتونه را لوران کړل مدرسې را لوران کړل سکولونه کالجونه وران کړل په دیرو باندې بمباری وکړه په جنجونو باندې بمباری وکړه په قبرونو باندې وکړه پسپتالونو باندې وکړه یتیمانان جوړ کړل خزي کونډې کړلې دا بدل زمونږ واغستو او مسلمان نوجوان هغه وی بیل برس کچیر د يهوديانو مخالفت کو موږ وخته په سبانین زو شیمپان برابر بند کی ها دا شیمپان موږ استعمالو صابون برابر بند کی چردا یا هغه شیمپو برابر بند کی چې هغه لوخي په سبانین زو منګه یا ماشومان به پاپړ به د کم ځای نه خریدا خو چپس مس خو د يهوديانو دي ټولو د ملایانی به ماشومان د کم ځای نه خریدا سوچ زمون سره ده مونږ وایو کنه نن د پاکستان حالات معاشي خراب دي چې د يهوديانو سمون دوستانه نه کومنګ تباکیږي بانی پاکستان خو مونږ ټول پیژنو محمد علي جناسب کله چې پاکستان جوړ شو مشران دا خصاصو خبرې زمونږ نه اوریدلې دي پاکستان چې کله جوړ شو او 2 کال پس بیا د یو کال پس د اسرائیل د بلکې پاغه وخت داسې شروع دی چې د اسرائیل تسلیمېدو خبرې روانې وي ځکه دوسر جنگازوین کې دا خبر روانې وي 45 کې دا شروع شوی دی پاکستان چې جوړ شو نو حالات معاشي څنګه دي نو دا تاسو واورئ وای دومره معاشي حالات خراب د پاکستان چې پیپر پین بنو د کیکر غنی بده کلرکانو راوړل او په دې باندې به دا کاغذونه بندول لاسي د کیکر په غنو باندې ستنو باندې پاکستان څخه پیپر پین نو دا حالات زمونږه دفتر مبتر نه وی چوپالونو خلق والو او پاکستان پکې اپیشلی کار روان شو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه دغه نه چاته پوسو کو بلکې هغه ته چې کلو ویل شو چې د اسرائیل باره کې څه دغه بیان هو تاسو معلوم ده کنه بانی پاکستان ویلو اسرائیل ناجایز ریاست ده دا خو مطلب اولادی زنا په شان کار درې دوی ویل پاکستان ویل من به واخه بخورو خو اسرائیل باندې تسلیمو منګه هغه حالاتو من د اسرائیل نه په وخت کې زمون مشران پاکستان کې نه دی ریدلی اوس امت دې حد ورسېدو چې دمر زمون نه اغازه کې شهدا وشول عزتمندو پروس کال چې 7 اکتوبر باندې کله حماس حمله وکړه دې خبرې وضاحت کوم نو زمون ډېر داسې او خياران زمون په دې ملک زمون په دې معاشره کې شته داسې چې دا ټول سوچ فکر د مغرب د مغرب زده نبی وچره دا خو دې حماس ولا زیاته ونه کو چې دا غوي د مقابله طاقت پکې نو ولې مقابله کوله او بل دا چې په هلدوی ولې وکړو دا نن ډېر خلک دا سوال کوي چې حماس ولې مقابله وکړه حماس ولې حمله وکړه باغی باندې کدی ته په آرام باندې ناس ونه اسم نو دا بدبخت خو د دنیا د تاریخ نه نه خبر یعنی د يهوديانو دلته کې کار سوچ راتل فلسطین ته د ځمکه دا غوینه ونه غستلې او بل تاسو تاریخ نه دی معلوم چې د رمضان په میاشت کې تراوی مسلمانان کې حمله پې کوي بیت المقدس ته نه پرېږدي جمعتون ته نه پرېږدي یعنی د مسلمانانو خلاف دي څومره کار کړی دی دا خو دې خپل بدل واغستو چې دې تیاری کړو او تاسو ابل د نتنیاهو خبرې اورېدلې وي نتنیاهو یو خبره کړله وې زمونږ د سعودي حکومت سره د بعضي حکومتونو سره خبرې بالکل فائنل وي بل د حماس مقابله راوکړه حمله وکړه یعنی دی يهوديانو خو د ګریټر اسرائیل نقشه جوړه کړې ده دی يهوديانو خو سازش داده چې موږ به
په دې پاکستان باندې په دې سعودي باندې په دې اسلامي ملکونو بزان منو هغه د حماس سربازانو د ټول منصوبه ختم کړل په خاورو ګله ملاو کړل په خاورو کې الحمدلله د ټول امت قرض هغه ادا کو او اسماعیل هنیه شهید رحمت الله علیه هغه په خبر کې په مليون مارچ کې خبره کړې و ویل پاکستان عوامه ویل تاسو مایوسه کېږئ ما چې زمون خلک یې مړ کړل زمونږ یو ماشومان وجلې دي شهري آبادي ویشتلې ده من کم خلک چې جنگجو دي باقي یو نه شهید شوی وي ټول الحمدلله ژوند دي او من به الله به فتح من لرا کوي او فلسطین به الله رب العالمین د دې يهوديانو د تسلط نه آزادۍ ویل دې مقابله نشي کولای د حماس مقابله نشي کولای 1987 کې حماس جوړ شوی دی کنه شیخ احمد یاسین رحمه الله په 87 کې دا جوړ کړی څومره عمر 13 سال او 24 سال 37 سال تقریبا د حماس شو 37 سال کې یعنی بچي تنظیم دی بچي ورکوټه نن د اسرائیل پسترو کې سترګي ورکړي دیریږي ته نه په پیراشوټ باندې ورواوختل او څنګه سبق ورکړی دی من خپل بچو له بغیرتۍ سبق ورکړی دی تاسو یقین وکړئ کنه په دې کالجونو سکولونو کې چې کله زمونږ د ساينس ټیچران او دا کم پوهه خلک دي چې خبرې کوي دي دا زمونږ د خپل بچیان یاره دا هغوی سره میزایل ټیکنالوژي ده او دا هغوی سره چې کومه ټیکنالوژي ده وګوره هغوی داسې کار وکړل په لبنان کې موبایل یې وډزولې موبایل یې خرڅې کړی و هغوی پکې چپونه ښودلي او چې کله د لبنان خلکو موبایل استعمالو هغې ورله وډزولې دومره هاي ټیکنالوژي ورسره ده د هغوی مقابله نه کېږي چې دومره هاي ټیکنالوژي ورسره ده په یو کال کې د حماس مقابله جواب یې ولې ونه کو چې دومره تکړه خلک دی موبایل ډزولی شي نو د حماس هغه سربازان چې شی ورسره نشته دی د هغوی مقابله ولې ونه کړله دا موږ مسلسل د خپل بچو تر بغیرتۍ سبق وایو حماس والا او د فلسطین مسلمانان خپل بچو ته څنګه سبق وایي دا څه پته شته موږ چې کله ساري ماشوم دا ماشومان چې کله دا سکول ته لګوي نو څه وله ورکوئ ایشله وله اکثر مور پخه کړي وي دا په ریسس کې وخوري په بریک کې پراټه وله مور پخه کړي هټ پاټ کې ورته وریجې میجې واچوي میچې وله پخ کړي ویل دا به په ریسس کې بریک کې وخوري داسې کوي بچیانو که نه دې ماشومان ته چې کله وږي کېدی نو دا به خورئ او چې کله وله ور نه کړي نو بیا وله یو 50 روپۍ ورکړي ځان له پیچې ته پاپړ بسکټ والی او بچی وږي نه شي موږ خپل بچو ته ساري دا په بیک کې ږدو حماس مسلمانان د ورکوټي ماشومان چې کله ساري سکول ته ځي نو په بیک کې ورته څه اچوي تاسو ته پته ده لینده ورته په بیک کې اچوي لینده ورته ولې ور اچوي چې مرغۍ به ولئ ماشومان د چا په سر ولې نه وایي که یهودي ته مخې له راتلو که نو سې درته ویل دا سر وله ولئ تاسو دا سبق وله ورکوي دا سبق جس قوم کے بچے نہ ہو ہوشیار و ہنرمند اس قوم سے ملت کے معمار نہ مانگو دا سه قسم خلق دی چې ماشومان ولا دا لیندې ولا ورکړي وي چې د خلکو کټنګ د راتلو په لینده په گزار کوي او چې لینده وسه نه وي په کمر په گزار کوي موږ به دا ویډیوز کتل خو دشته ماتم د سادهګان ونه ښکارېدل دا د فلسطین ماشومان دی او په کانو باندې په لیندو باندې به ټینکونه وشتل هغه په ټینک وروخه جوړیستا ابه شهیدان کړل دا مقابله نه و دا ذهن سازي واصل کې چې يهودي ته به سر نه ټیټي بس دي ته بهار نه مني کستا په لاس کې لینده و د لیندې گزار به کوا کستا په لاس کې مچو غنده و د مچو غندې گزار به کوا او کستا په لاس کې ټوپک د ټوپک گزار به کوا چې کله میزایل الله په لاس کې راکو دا پیورولو نو بل زی پروا چول بیا دا سبق خپل بچو ور کړی دی ان شاء الله د مستقبل د مسلمان امت ته د سیر نه د پکار او اخر کې زدا وې مقدادا چې ګوره د دې شي نه زکه به موږ به غوړه کیږو نو چې د دجال چې کوم غټه فتنه د غم د يهوديانو فتنه ده ګوره د يهوديان د دجال په شابه نه بولاړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک غواړي چې د دجال د فتنې نه محفوظ شي و یا وی دې سکی اغوی دی وی د سورۃ الکهف تلاوت کوي سورۃ الکهف په بل سایتونه څومره مسلمانان ورونه چې زمونږ نن راغلي دي څومره خويند راغلي ای ځان لازم کوي چې موږ د سورۃ الکهف تلاوت د هر جمعې پښپا باندې کوو ان شاء الله اراده د ټولو ده کنه چې دا د سورۃ الکهف تلاوت شروع دا غي وجدار چې موږ خو هغه شان نه یو نه د حماس ولا پشان یو نه د صحابه پشان یو نه د خلافت د ترکیانو پشان موږ ډېر کمزوري یو موږ د جنگ موږ نه یو دې فتنو نه موږ د قرآن د تلاوت په بنیاد او د دې ذکر اسکار په بنیاد باندې موږ ځان بچو جمعې پښپا چې موږ سورۃ الکهف تلاوت شروع نبی علیہ السلام فرمای هر پیغمبر خپل قوم د دجال له فتنې نه رولې دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خطرناک فتنه وایدا طاقت به الله ول ور کړی مصنوعي بارانونه براوري مصنوعي بارانونه د پیسې بداسي شي وای کنه وای په دې سمندرونو کې په دې غرونو کې به دا سونې د سراوزي لکه د قبر دا تختې نه دي د قبر دا تختې دا سره براوزي تاسو څه خیال لرئ چې دجال الله دې نه کی مون خدای مې په قرضونو باندې خپل ایمانونه خرڅو
که سبا چېرته دجال دومره یو کس له دومره سره ورکوي لکه د قبر د تختې امره سم خیال دی موږ خو د لور او د زوی واده چې کله وي 2 تولې سره نشو کولی او دا تخته په 3 کسه نه اوچتېږي دا څو منه ده دومره سره چې د چا کور ته راشي ویفیض المال مال به زیات کړي ایمان ټینګول ډېر ګران دي ګورئ د مال دولت به داسې شي داسې به شي چې سړی ورته زړه نشي ټینګولی نبي علیه السلام فرمایي په دې زمانه کې به د ایمان ټینګول دومره ګراني کالقابض علی الجمر کالقابض علی الجمر لکه په لاس کې سړی سکروټه راټینګول دومره ګران کار وي هغه زمانه ده نن ایمان ټینګول ګران دي د امت ذمہ داری د وحدت ذمہ داری ده چې ټول امت موږ یو شو په دې د پاکستان زموږ وطن دی خدای شته موږ ته ډېر ګران دی ټیک ده دې کې سیاسي اتار چړاو به راځي سیاسي اختلاف دلته به مختلف پاټو والا خلک ناسي او د هر چا خپل پارټي د سیاسي او یې به پکې هر چا خپل سوچ فکر دی نه څوک په چا پارټي پرېښودی شي نه په چا په زور منلی شي هر چا خپل سیاسي سوچ دی او چې په ښه طریقه باندې ټیک دی زمونږ د پاکستان نه به ډېرې ګیلې وي او یم ته ډېرې زیاتې ګیلې خو الحمدلله داسې بیداري ما ته ښکاره شوې ده داسې لږه لږې بیداري شته بله ورځ ایواني صدر کې ټول سیاسي جماعتونه راغونډ شو او په شریکه باندې هغوی دا 7 ستمبر چې یوم یکجهتي فلسطین هغه اواز یې وکړو چې دا ورځ د یوم یکجهتي فلسطین ده بس دې خبرې موږ امید یې موږ له راکړی دی او د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه ایوان صدر کې راجمع شول او هغوی ویل چې یوازې په مذمت کار نه کیږي بلکې دې خلکو له جواب ورکول پکار دي او د فلسطین سره هغوی د یکجهتۍ اظهار وکړو نو انشاءالله تعالی دا بیداری پاکستان کې رالاله او داسې په دې ټول اسلامي نړۍ کې دا بیداری رالاله بله ځای چې کله په جنرال اسمبلی کې نتنیاهو کله تقریر کوو نو د پاکستان وزیر اعظم صاحب شهباز شریف صاحب دا د غیرت کار کړی ډېر سیاسي اختلاف کو زمونږ دی او قدر چا ورسره دی خو دومره د غیرت کار د پاکستان یو وزیر اعظم نه دی کړی چېرته دا کوم کار چې شهباز شریف صاحب کړی دی بله ورځ او هغه دغه چې کوم تقریر دی هغه چې کوم سپیچ کړی دی تاسې واورئ بهترینې خبرې کړي دي او ویې ویل چې ګور یوازې مذمت باندې کار نه کیږي او اقوام متحده د دې خلاف کار وکړي او بیا دغه مردار چې کله تقریر ته راپاڅېدو د پاکستان ټول ډیلیګیشن وفد راووتو تقریر ورنه دی اورېدلی دغه خبرې به بالکل حمایت کوو دی د بهادرۍ د شجاعت کار یې کړی دی داسې قسمه غیرت که زموږ په دې امت په دې حکمرانانو کې راجمع شو پاکستان ډېر لوی ملک دی اتمی طاقت دی ایران دی پاکستان دی دا چې یو څو ملکونه داسې رابېدار شو انشاءالله د غزې د مسلمان به بیا موږ د هغې موږ ملاتړ به هله وکړو نو د دې حکمرانانو نه زموږ دغه مطالبه ده او دغه زموږ دی اپیل دی چې دی یو موټی شي موږ به څه کوو نو دعاګانې به کوو چې سهار ماښام ګورئ غزه موږ په دعا کې چېرته هېره نه کړو فلسطین موږ په دعا کې هېر نه کړو اسرائیل ته خیرې د هر منځه نه وروسته وکړو موږ او په آخر کې بله دا ده چې څومره زمونږ وس کېږي د اسرائیلو د مصنوعاتو نه ځان وساتو زمونږ بدقسمتي دا ده زه دا نه یم چې دا ډیو او دا سیونپ او یا دا څیزونه څکل حرام دي نه دي حرام نه مکروه دي نه حرام دي خو ایمانی غیرت دا د ایمانی غیرت چې موږ دا څیزونه پرېږدو الحمدلله د پروس کال نه د څه کال پورې یو ځای کې ډېر تږی شوی مو نو یو ورکوټه شانې ګیلاس مې رنډه راله چاره کړې وه نور الحمدلله په دې ټول کال کې ما چېرته ډیو سیونپې او پیپسیان نه دي څکلي ټیک ټاک ژوند تېرېږي ټول کال کې الحمدلله ما نه دي څکلي په ځان مې دا بند کړي دي چې د اسرائیلو دا مصنوعات او د دې پیپسۍ په باره کې د دې پیپسي د نوم په باره کې خو ما اورېدلي وو چې د دې مقصد دی دا PEPSY چې راځي دې خو دا معنا ده چې پې ایچ پینی اینڈ سیو اسرائیل د دې مقصد وی دا دی چې یو روپۍ خرچ کړئ او په دې اسرائیل تاسو بچ کړئ دا خو د اسرائیل د پروټیکشن د حفاظت دپاره دا شی دی نو دا څیزونه بند کړي دا مصنوعات نن سبا د هر مسلمان په کور کې چکچال ډوډۍ کوي همدغه ډیو سیونپ ما الحمدلله په کور کې که زمونږ په دې کال کې څوک راغلي ما بچا باندې دا شی نه دي څکلي په کور کې مې بند کړي دي په میلمې هم نه څکمه چې زه یې نه څکم زما میلمې نه شي څکلی او نه د بل چا که څکمه دا ختم کړي دا څیزونه زمونږ د زنانو بغیر اړو د دې کوک او د ډیو نه بغیر نوڼۍ نه تېرېږي په دې کې څه کمال دی د خپلې پیسې به هم بچت کوي البته که څوک روزګار کوي ظاهر خبره ده چې هغه روزګار دی کروړو روپو نو هغه خرڅ کوي په طریقه ختم یې کوي نه یم چې دا وسېځي خو دا په طریقه باندې چې دا د اسرائیلو کوم پراډکټس دي او زمونږ په دوکانونو کې دي نو کوشش وکړي چې په قلاره باندې موږ ختم کړو په دې طریقه موږ د هغوی سره معاشي جنګ کولی شو دا یاد ساتئ چې اسرائیل معاشي طور باندې مستحکم دي ورنه د نور طاقت په دې کې نشته د دې معیشت چې موږ پیل کړو انشاءالله تعالی د خپل ورونو مدد به موږ کوو
د یسو آیتونو ترجمه کوم. سبحان الذي پاک دے اغزاد اسرا بعبده لیلا چې بویتلو خپل بندا د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تا الذي اغمقتا تا بارکنا حوله چې مونږه برکت اچول دې غیر چا پیړه راغې لنوریه من آیاتنا د دې لپاره چې مونږ وخیو د خپل د قدرت نخې انه هو السميع البصير یقینا د الله اوریدونکی دی په هده واتینا موسی الكتاب من موسی علیہ السلام له کتاب ورکړو وجعلناه هدى لبني اسرائيل منګر زولې او دا کتاب د بنو اسرائیل د لپاره هدایت الله تتخذو چې من سي من دوني زمانه سوا وکیل سو کارساز ذریه من اید اغه چا بچو حملنا مع نوح جمن د نوح علیہ السلام سوار کړو وشتیتا انه كان عبدا شكورا یقینا دا بندو شاکر وقزینا الى بني اسرائیل من حکم را لګلو بنو اسرائیل تا فی الكتاب فلوح محفوظ کې لتفسدن فی الارض مرتين چې پزماکه کې بدوزل فساد کوي دو فسادونه یو یحیی علیہ السلام وجلو یو زکریا علیہ السلام وجلو او چا ویلی دي چې یو ځل د موسی علیہ السلام شریعت مسخ کو بل ځل د عیسی علیہ السلام شریعت مسخ کو ولتعلن علوا كبيرا تاسو بلوی فساد کوي سرکشي بکوي او چې کله فساد وکي نو زبد باندې دشمن مسلط کوما نو الله په وخت نصر مسلط کو او الله رب العالمین په دی باندې قسمه قسم خلق مسلط کړل او دای نشان عبرت وګرځاو فاذا جاء وعد اولاهما کل چرال لوعد د اول فساد بعثنا علیکم عبادا لنا من پتا سخپل بندگان راولېګل اولی بأس شدید چې سخت جنگ والا او پجاسو خلال الديار د کورونو مېسترانه وتل وكان وعدا مفعولا دا وعده کېدونکی وا ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا من تاسو لبدی باندې غلبه درکړه وامددناكم باموال وبنينا من تاسو مالونو بچی زیات کړ وجعلناكم اكثر نفيرا او تاسو تعداد بم زیات کو ان احسنتم لانفسكم خیګړه کوي د ځان د پاره به کوي وان اساتم فلها او که تاسو بدی کوي د دې نقصان د دې انسانانو خپل فاذا جاء وعد الاخره کله چراشی وعده د دوی فساد لیسوء وجوهکم مخونه بدل اوران کی مشران بدل قتل کی وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره مسجد اقصا تبران نوځي څنګه چې پاول زل رانه نوځيو وليتبروا ما لو تدبيرا کله چې غالب شي فساد بخوري عسى ربكم قريب د جستا سورب اي يرحمكم رحم دباني وکي وإن عدتم كتاسو واپس شوي ظلم تا عدنا من بمواپس شستاسو بدل تاسو وسم دا وعده دا وإن عدتم عدنا کبیام زیاته وکو من بمرا واپسی کو ان شاء الله زم امید درې دی آیت په تناظر کې چې هغه بیا زیاته شروع کړي دي اوس بل الله تعالی بل یو محمد بن قاسم الله را پیدا کړي بل داس تنظیم بل الله کوي او صلاح الدین ایوبی را پیدا کړي دینو بدل علی وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا من جهنم د کفارو د پاره جیل خانه ګرځولې دا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سیدا د الله شکر ادا کو چې الله رب العالمین موږ لا توفیق راکو چې 5 ورځې کم کلاسونو کلاس الحمدلله سره ته ورسېدو. ډیرو ملګرو د دعا درخواستونه کړې دي نو هغوی ته به دعا هم کوو. د دوران کې زما یو ماشوم بچی دی هغه به یو نعت هم وایي او د نعت نه پس به انشاءالله دعا کوو او ډیرو ملګرو د دعا درخواستونه را لېږلي دي. د دوران کې که څوک دعا درخواست کوي نو هم را لېږلی شئ او د هغې سره سره جی صحیح ده جی پوه شو د هغې سره جی یو خبره ادا کومه چې اکثر د بعضې ملګري بیا ویره دي په اخره کې چندې اعلان وکړو. زما تقریبا ما یو کلاس شیرینګل کې وکړو بیا مې بټخیله کې وکړو اوس مې دا دی په دې 15 تاریخ باندې بیا په بټخیله کې دی په خادکزۍ کې دی او د هغې نه وروسته بیا په تیمرګره کې مسلسل د کلاسونه دي. د دې کلاسونو د انتظاماتو د فهمیدین د شعبې فیصله دا ده چې دې دپاره د بار نه چندې نه کېږي. د څومره خلک چې په دې کې حاضر وي دا تعاون هغوی کوي نو دوی غالبا بکسې به ښه دي په لوست مطابق زنانه څه انتظامي د دوی چې کوم انتظامي د هغې مطابق سره تعاون وکړي. کم از کم د یو کرسۍ چې 15 ورځې پرته ده د دې څومره خرچه ده نو هر سړی د خپلې کرسۍ قیمت ورکړي
لاؤډ سپیکر ماته اندازه را دی ساوند سیستم د ورځې خرچې تقریبا 8-10,000 نه زیات روپۍ د یو ورځې یالي یا د شامیانې دي. په دې وجه باندې په دې مت کې سره بیا کوشش وکړي تعاون به مو کوي ماشوم به نعت ووایي او بیا به انشاءالله تعالی دعا وکړو. د مایکو ته لږ برابر کړه. مایکو ته ټینګ یو بس نبی سردار زمان خیر الابرار زمان نبی سردار زمان خیر الابرار زمان پیغام کی یار زمان پیغام کی یار زمان تد امت دبار در کی د مولا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل نبی سردار زمان خیر الابرار زمان نبی سردار زمان خیر الابرار زمان پیغام کی یار زمان پیغام کی یار زمان تا د امت د پار در کی د مولا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل د امت غم دی کو په هر قدم دی کو د امت غم دی کو په هر قدم دی کو سيو عرب غن دے د ټول عجم دی کو سيو عرب غن دے د ټول عجم دی کو سمره محکم دی کو خمنظم دی کو سمره محکم دی کو خمنظم دی کو سيو عرب غن دے د ټول عجم دی کو تا پناز کو سترګو کو رو پبي بیا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل نبی سردار زمان خیر الابرار زمان نبی سردار زمان خیر الابرار زمان پیغام کی یار زمان پیغام کی یار زمان تا د امت د بار در کی د مولا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل تو وفاداری نبی مینا زما کمدا زپتا گرانیم ګلا زما جذبا کمدا تو وفاداری نبی مینا زما کمدا زپتا گرانیم ګلا زما جذبا کمدا تن کدن پا آخی سلگو دی بیا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل نبی سردار زمان خیر الابرار زمان نبی سردار زمان خیر الابرار زمان پیغام کی یار زمان پیغام کی یار زمان تا د امت د بار در کی د مولا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل رسول ډیر دی په دنیا اجړل دا
ډیر زیات درخواستونه راغلي دي. په دې درخواستونو کې الله رب العالمین ته ټول حاجتونه معلوم دي. لږ را دې خواږه الله ته خپل حاجتونه زمونږ ټول معلوم دي او که موږ د دې نومونه ووایو که ویې نه وایو. الله رب العالمین د زمونږ حاجتونه بغیر د لیکل نه معلوم دي. خو دا دعا چې ده نو دا یو قسم تسلی ده او حقیقت دا دی چې دا انسان کله مري که نه مري په داسې غټه بیمارۍ کې پروت دي چې ډاکټر ورته ویلي وي چې بس دا کور ته وړئ او نور دا نه ټیکېږي، خو د هغې باوجود هم خلک وایي دعا ورته کوئ وایي. یعنې زموږ سره دا داسې یو اسلحه ده او دا یو داسې وسیله ده چې په دې د ټولو خلکو اعتمادي. نو بس دومره وي چې کله موږ دا نومونه والو نو په دې د خلکو لږ تسلي وشي چېرې ما ته دعا وشوله او ما درخواست کړی و. د دې تسلی په خاطر باندې نو اخره ورځ د تنګېږم اتوار ورځ د دعا به کوو، خپل ټول حاجتونه به الله تعالی ته موږ ږدو. دا ملګری بار بار راځي او چې زما تکلیف دی ما ته او اویس ماشوم دی هغه بیمار دی نو هغه ته به م انشاءالله دعا کوو چې الله تعالی هغه م روغ کړي او د دم د دماغو څه مسله ده چې الله تعالی دا مسله الله تعالی ښه کړي ورله. دا نعیم الله صاحب د هغوی زوی د 13 سالې وشو، تاسو ته اندازه ده چې هغه همدقسې بېهوشه پروت دی، 14 کالې وشو نو هغوی به انشاءالله په دعا کې به یادو. زړې کتابچې زموږ سره ډېر شوي په دې ګیټ کې ټول دعاې باندې خوارې شوې ده، ځان سره دوه دوه یوې وویسئ بیا یې ځان له ګوره. صحیح دی. دا د یو دوست د بیمارۍ خبرې کړله او کور کې وایي زما کور والا ده او هغه بیماره ده، د هغې دپاره به دعا درخواست یې کړی دی. دا جی د غفران صاحب مرحوم چې زمونږ د دې کلاس روحي روانو او اول ځل چې زه کلاس ته راغلی وم د هغوی په دغه باندې دلته ډېر خدمات یې کول، اکسیډنټ یې کړی او په هغه اکسیډنټ کې هغه بیا وفات شوی دی، شهید شوی دی. د هغوی دپاره به خصوصي دعا کوو. د هغوی بچو درخواست رالیږلی دی چې الله رب العالمین د هغوی مغفرت تامه نصیب کړي او د هغوی دا څومره خدمتونه چې کړي د الله تعالی هغه قبول منظور کړي. او ورسره یو ملګری دی چې اوله ورځ یې درخواست کړی و پالج والی دی نو هغه ته به هم دعا کوو. محترم رحیم الله ایډوکیټ صاحب د هغوی خور مفات شوي وه او وایي چې زما کور والا د هغوی بیماره ده نو هسپتال کې داخل و، اوس کور ده خو بیماره ده نو هغې دپاره به انشاءالله دعا کوو. زمونږ ملګری فاروق بای فاروق حمید الله صاحب ګل آباد نو د هغوی والده محترم بیماره ده، بچې څه وایي والده محترمې بیماره ده نو د هغې دپاره به هم دعاګانې کوو چې الله تعالی روغ صحت ورله ورکړي. دلته یو مشر دی هغه وایي زما یو زوی دی هغه د نشو عادي شوی دی او 3 بچي دي د هدایت دعا ورته وکړئ. خاص کر دا ډېر زیات قابل رحم دي چې هغوی په نشو کې اخته شوي نه. الله رب العالمین دې دا بچی د نشو نه آزاد کړي او الله دې روغ کړي او نور رشته دارې څه بیمار دي هغوی د دعا درخواست کړی دی. یو ملګري څه درخواست رالیږلی دی چې عام خلک جماعتونو کې ټوپۍ نه په سرئ او سرتور سره منځونه کوي نو تاسو ورته ووایئ چې دې ټوپۍ په سرئ. د دې ملګري جذبه ده، ټوپۍ په سرول د مونځ د آدابو نه ده. دا مسله اگر چې وسو ټیم پکې راغی په دې خبره باندې لږ ځان پوهول غواړي انشاءالله دا مشکل به زمونږ ختم شي. دوه مسلې داسې دي چې دا مسلې په دې عوامو کې بل شانې مشهورې شوي دي. یو دا ده په دې پیزار کې د جنازه کول. بعضې خلک دې ته ډېر په بد نظر باندې ګوري چې ګوره او بیا اواز کوي چې لکه پیزار وباسئ او دې پیزار کې مونځ نه کېږي. نو په دې خبره ځان پوهه کوي. د علما کرام ناست دي که زما په خبره هم ډېر اعتماد نه و په دې علاقه کې چې کوم غټ شیخ الحدیث دی هغه نه تپوس وکړي، کوم چې غټ مفتي دی د هغه خواله لاړ شي خو دلیل سره ترې خبره وغواړئ انشاءالله جواب به همدا درکړي. کومه چې زه وایم هغه دا ده چې سړی په پیزار کې جنازه کوي او په دې پیزار پسې داسې نجاست نه ایښتی نو بیا په دې پیزار کې جنازه کېږي، بلکې جنازه بنیادي راغلی په پیزار کې ده. د پیزار د ایستو ذکر حدیثو کې نه ده راغلی، هله به یې وباسو چې کله څښایي او چې کله ته پیزار دی پاک دی داسې ګنده ځایله نه ورغلی او په ځمکه پکې وګرځېدلې او هغه پاکه شوله نو بیا دا سردردی هم په سر باندې ماخلی چې په جنازو کې اعلانونه کوي چې خدای مو بخه او پیزار وباسئ او په دې کې جنازې نه کېږي. نو علمي طور په مسله باندې ځان پوهېږي چې پیزار کې جنازه کېږي خو چې کله پاک او چې څښایي نبي علیه السلام فرمایي بیا په ځمکه بس یومګه بس پاکه شوله. دویم نمبر د ټوپۍ دا مسله چې کومه ده نو په دې خبره م ځان پوهېږئ چې بغیر د ټوپۍ نه مونځ کېږي. دا څه فرض خبره نه ده، البته دومره ده چې د مونځ د آدابو نه ده چې مونځ څومره په ادب احترام باندې وشي، په مینه محبت باندې وشي. نو چونکې نبي علیه السلام عام مونځونه په سرتور سر نه دي ثابت، نو دا د آدابو نه دي
نو پکار چې موږ د دې ادب خیال وساتو. دا یو زنانه ده زړه بیماره ده، نو هغې د دعا درخواست کړی، دعا ورته کوو. دا بل وایي چې زما یو بابي ده او ورور مې و اکسیډنټ یې کړی دی او هغه سوات کې په پرایویټ هسپتال کې 2 میاشتو نه بېهوشه ده، هغې ته به هم دعا کوو. دارنګې ورور خو پات شوی دی، خو د دې ورندار د صحتیابۍ دپاره پر خلوص دعا درخواست کړی دی. دا بل یو چا درخواست را لېږلی دی چې زمونږ ټول کور والا پریشانه دي د منشیاتو د وجې نه چې ورور نشهي شوی دی. ډېر غټې مسلې دي، په دې موږ بلس خبره هم کړې وه چې نشهي جوړ شوی دی، نو ټول خلک پریشانه دي. دعا ورته کوو چې الله یې د نشو نه وساتي. دا بل ملګری وایي چې زما ورور په سعودي عرب کې په جیل کې دی، د هغوی دپاره دعا وکړي چې الله تعالی دغه خپل رهایي د جیل نه وشي، جیل کې دی خپل کور ته راشي، الله دې د هغې انتظام وکړي. او بل وایي زما د ورونو رشته نه کېږي، دعا ورته وکړي چې الله ولې ښې رشتې ورکړي، الله رب العالمین پرې رحم وکړي او د رشتو دا بندن دی الله تعالی ختم کړي. دا بل وایي چې زما یو خورید ترکي کې دی، روزګار لتلی دی، روزګار کاروبار یې نه کېږي، دعا ورته وکړي چې الله تعالی روزګار ولې ورکړي. رشته دار دی او الله دغه دپاره وایي دعا وکړي چې الله نیکمله بیبي ولې ورکړي، الله تعالی دې نیکه بیبي ولې ورکړي او الله رب العالمین دې د هغوی د غربت د ختمېدو انتظام هم وکړي. بل ملګری وایي سعودي عرب کې زموږ ملګری دی، کال یې وشو چې کور ته نه راځي او موږ ورته وایو چې الله یې کور ته راولي، الله دې انتظام وکړي. ارسلان زما زړه کې حاجت دی چې الله زما حاجتونه پوره کړي. دې ملګرو نور سدیس ماشوم او دې ملګرو ټوله د حاجتونو خبرې کړلي. بل ملګري وایي چې پښتون جرګه ده، په هغې اوس بحث وکړو. نو پرون که ته درس کوي نو په دې باندې ما تفصیلي خبره کړې ده. پښتون جرګه باندې موږ پرون خبره کړې وه، هغه کافي ده. البته زمونږ همدردۍ ورسره دي چې الله دغه جرګه کامیابه کړي. یو نقصان پکې دا دی، موږ دواړه خبرې کوو چې په هغې کې غیر ملکي جنډۍ خوځېدلې دي، نو پاکستان جنډۍ پکې نه وي، نو دغه خبره قابل تشویش ده. د دغه اتفاق بالکل نه کوو. پاکستان خاوره زموږ دپاره اوله ده، پاکستان ځمکه زموږ اول ده. چې پاکستان وي هر څه به وي. ټیک ده، داسې خلک به چې ظلم زیاتی به راسه کړي، د هغې مخنیوی به کوو، اواز به اوچتو. خو دا شی خو قابل مذمت دی. نور الله یې دا جرګه کامیابه کړي، پښتنو د الله حقوق ورکړي. زموږ وروڼه دي، پښتانه دي، زموږ فخر دی. او په خیبر کې چې ولیدل او دا دومره لوی د لر او بر افغانان راغلي او د پاکستان د ګوټ ګوټ نه ډېر خوند یې کوو چې پښتانه متحدي. الله یې د پښتنو د ستونزې ختمې کړي. او ماشومه د ګردو بیماره ده، هغې دپاره دعا درخواست کړی دی. نور ډېر زیات د ډاکټر د اپریشن ویلي دي یو ملګري ته چې هغه الله تعالی ښه کړي. نور ډېر بیماران درخواستونه کړي، الله ته معلوم دي. ټول الله ته د حاجت لاسونه اوچتو، په نبي علیه صلات وسلام باندې په مینه په محبت باندې درود وایو او د هغې نه وروسته به خپل ګناهونو اعتراف وکړو چې موږ څومره ګناهونه کړي دي، چې الله راته هغه معاف کړي. او بیا به د الله نه خپل حاجتونه غواړو. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما. ځان ته خپل ټول ګناهونه رعایت کړئ. د ځوانۍ ګناهونه دي او که په اخر عمر کې دي، اوس رانه شوي دي، د شپې او د ورځې ټول ګناهونه یو منټ دپاره ټول خاموشۍ سره خپل ګناهونه ځان ته رعایت کړئ چې بیا په شریکه باندې د هغې نه توبه وباسو، د الله تعالی نه معافي وغواړو.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. مهربان ربا په دې ګراوند کې د 15 ورځې د قرآن کلاس سر ته ورسېدو. الله دې مسلمانانو پکې شرکت وکړو. الله نن خصوصي د دې علاقې د خلک په ډېر لوی تعداد کې راوتلي دي. اے مهربان ربا، اے د عرش او د فرش مالکه، اے د دې ټول کائنات خالقه، اے د کعبې ربا، دا نن ټول یو حاجت لراغلي دي چې د دې ټولو سو زمونږ سره د خپل ګناه غم دی. اے الله، موږ ډېر زیات د بغاوت سره ژوند تېرو. یا الله تعالی موږ ډېر زیات باغیان یو. الله موږ خو شپه ورځ په ګناهونو کې ککړ یو. یا الله نن د ورسک د عوام دا نارینه او زنانه چې خپل نابالغه بچیان یې راوستلي دي، د غېږو بچیان یې راوستلي دي. یا الله، یا الله دا نن ستا سره روغه کول غواړي. اے مهربان ربا، اے مهربان ذاته، نن موږ په دې ګراوند کې الله ستا سره روغه کوو. الله موږ ته راضي کوو. الله موږ د خپلو ګناهونو اعتراف کوو چې موږ ګناهګار یو. یا الله زموږ سره صلح وکړه. یا الله زموږ سره روغه وکړه. اے الله تعالی زموږ سره روغه وکړه. الله زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړه. مهربان رب، موږ ډېر زیات ګناهګار یو. الله زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړه. یا الله، یا الله زموږ بل رب نشته، زموږ بل خالق او مالک نشته. الله زموږ د تسلی بل ځای نشته. یا الله موږ ستا سره روغه کوو. الله زموږ ګناهونه معاف کړه. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړه. اے خالق زموږ ګناهونه معاف کړه. الله زموږ لوی واړه ګناهونه معاف کړه. مهربان ربا، ډېر زیات حاجتونه زموږ د ورونو خویندو راوړي د ځان سره. الله ته په دې باندې قادر یې. یا الله زموږ د ټولو حاجتونه پوره کړه. الہ العالمین دې ملګرو چې څومره درخواستونه وکړل، الله دام ته پیژنې. الله چا به درخواستونه نه رالېږلي، د هغوی په زړه کې به حاجتونه یې. یا الله د ټولو حاجتونه پوره کړه. الہ العالمین موږ کې چې څومره بیماران دي، بشمول موږ په خپله بیماران یو. یا الله په دې مجلس کې چې څومره څوک حاضر دي، څومره خلک الله زموږ د پروګرام دقه شان الله یو اوري ناست دي په دې درس کې، دعا ته لاسونه اوچت کړي دي، په سترګو کې اوښکې دي، الله د حاجت لاسونه اوچت کړي دي. یا الله د ټولو حاجتونو پوره کړه. مهربان رب، څوک را پکې بیماران شفای کامله وله ورکړه. الہ العالمین موږ کې څوک فوت شوي دي، غفران صاحب دی او نور دا څومره مشران کشران چې هغه وفات شوي دي، تاله درغلي دي،
زما والدین دی الله ستا عدالت درغلي د الله د رحم معامله ورسره وکړه. زمونږ استادان وفات شوي د الله د رحم معامله ورسره وکړه. زمونږ رشته دار وفات شوي د الله د رحم معامله ورسره وکړه. مهربانه ذاته، مهربانه ربه، موږ له خو د سوال چل نه راځي. الله ستا حبیب چې ستا نه څه غوښتلی دی الله تعالی موږ له پکې کامل ایسه راکړه. الله چې د څه نه پناه غوښتلی دی الله تعالی موږ له دې پناه راکړه. اخلاص په دعا وکړئ. دا څه نوجوانان په نشو کې اخته دي، د والدینو درخواستونه کړي دي، الله ته دې د نشې کولو د طاقت والا، الله د دې خراب او خطرناک عادت نه واړوه. الله د خپل والدین په دې باندې خوشحاله کا. الله چې بچی نشهیي شي د والدینو سره ډېر زیات غمي، ډېر لوی فکر ورسره وي. الله د والدین په دې باندې خوشحاله کا. څومره موږ کې معذوره دي. د نعیم الله صاحب دا بچی دی، دا د فاروق حمید الله صاحب والده ده، رحیم الله ایډوکیټ صاحب د هغې بیبي ده. نور چې څومره د بیمارانو درخواستونه وشول یا الله تعالی د ټول بیماران شفای کامله وله ورکړه. زموږ سره په دې کلاس کې یو معذوره دی، په دې ګاډي کې راځي، مخکې به م راتلو، اوس هم ډېر په مینه راځي، ویل بیمار یم، هغو ته هم دعا وکړي چې الله تعالی روغ صحت وله ورکړي. الله په موږ کې څومره قرضداري دي، الله تعالی د قرض د بوج نه خلاص کا. الله موږ د قرض د بوج نه خلاص کا. الله موږ د قرض د بوج نه خلاص کا. مهربان ربه په موږ باندې که د چا حقونه دي یا الله که ستا حقونه دي موږ ته معاف کا. که پردي حقونه دي یا الله د هغې د ورکولو توفیق وراله راکړه. الله موږ کې چې په چا باندې پردی حق دی د هغې د ورکولو توفیق موږ ټولو راکړه. ای مهربانه ذاته، په دې مجلس کې به ډېرې داسې ناامیده زنانه ناستې وي، ډېر ناامیده نوجوانان وروڼه به زموږ ناستي چې بچي یې نشته. ټولو ته دعا وکړه الله نیکمله صالح اولاد وله ورکړه، نیکمله صالح اولاد وله ورکړه. د دې څومره ملګرو چې دا وروڼه عزیزان په بار ملکونو کې، سعودي کې، په ترکي کې، په جیلونو کې دي، الله دې جیلونه راوباسه. څوک چې بېروزګاره دي الله تعالی روزګارونه وله ورکړه. چا چې په زړه کې څه حاجتونه راوړي د الله تعالی ټول حاجتونه یې پوره کړه. مهربانه ربه د غزې او د فلسطین د مسلمانان ډېر زیات مظلوم دي، الله د ظلم د دې چکۍ نه وباسه. الہ العالمین د بیت المقدس حفاظت وکړه. الله د فلسطین د مسلمانانو ملاتړ شه. الله د غزې د مسلمانانو فریاد واوره. یا الله اسرائیل د غضب په څپېړه باندې ووهه. الله کم یهود چې د مسلمانانو قتل عام یې وکړو، یا الله تعالی ته د خلکو دپاره نشان عبرت وګرځوه. الله د حرمینو حفاظت وکړه، د دینی مدارسو، مساجدو، مراکزو حفاظت وکړه. الله زموږ د دې وطن حفاظت وکړه، د دې پښتنو حفاظت وکړه. الله د دې پښتنو حفاظت وکړه. الله تعالی د دې مسلمانانو حفاظت وکړه. ای مهربانه ربه، ای مهربانه ربه، د چا په کور کې څومره مشکلات دي هغه مشکلات یې ختم کا. خصوصي دعا هغه چاته وکړي چې په حرامو کې اخته دي. الله د چا د آمدن ذرایع چې حرامې دي الله نه حرامې آمدن ذرایع ختمې که او حلال ذرایع انتظام ورله وکړه. زموږ د ټولو حلال رزق نصیب کا. څومره چې موږ کې داسې نوجوانان دي چې د هغوی رشتې نه دي شوي، یا خویندې دي زموږ بچیانې دي چې د هغوی رشتې نه دي شوي، رشتې بندې دي. اخلاص په مینه دعا ورته وکړئ، یا الله تعالی د خویندو وروڼو له ښې ښې رشتې وله ورکړه. د چا قسمتونه بند دي الله تعالی قسمتونه یې کولاو کړه. الله زموږ د بچو حفاظت وکړه. خصوصي دعا وکړئ الله تعالی زموږ په بچو کې علما حافظان پیدا کړه. الله علما حافظان پکې پیدا کړه. الله زموږ د مدرسو ډېرو ضرورت دي. موږ خپله مدرسه ده، موږ ته مالي مشکلات دي. ټول دعا وکړئ الله زموږ د مالي مشکلات حل کړه. الله څومره چې زموږ د تعمیراتو کمی ده الله تعالی تعمیرات هم سره ته ورسوه. ای مهربانه ربه، ای مهربانه ذاته، زموږ دا نوی نسل ډېر بېرهروي طرف ته روان دی. الله څوک په نشو کې اخته شول، څوک لوپران شول، یا الله د خپل مستقبل نه بې فکره دي. الله د دې نشو نه وباسه، الله د بېغمۍ نه وباسه. الله د دې امت مستقبل دی، الله د دې نوجوانانو حفاظت وکړه. یا الله د دې نوجوانانو حفاظت وکړه. ای ذاته موږ د سوال چل خو نه راځي. نن چې سحر څوک د کور نه راوتلی دی او بېګا دا اراده کړې وه چې زه به سبا دعا لځم او زه به د خپل حاجتونه الله ته پیش کوم، او سار یې مونځ کړی دی په اودس کې. نن دا ټول مسلمانان باوضو ناست دي. الله په دې میدان کې بل هیڅ قسم حاجت زموږ نشته. موږ د لاسونه تا ته اوچت کړي دي. الله سپین ګیري را پکې دي، سپین سرې زنانه را سره ناستې دي. الله دا خو ستا وینا ده چې داسې سپین ګیري او داسې سپین سرې چې ما ته لاس اوچت کړي نو ما له حیا راځي چې زه دغه لاسونه واپس کم. یا الله دا سپین ګیري هم دعا کوي، دا سپین سر هم دعا کوي، دا تور سر هم دعا کوي. الله په دې کې به ډېر صالحاني. الله د دې صالحانو د دعا په وسیله باندې الله تعالی زموږ دعاګانې قبول کا.
ادي صالحانو په دعاګانو الله زمونږ دعاګانې قبول کا. الله نن چې د چا د ځان سره څه قسمه حاجت راوړی دی الله ټول حاجتونه پوره کا. الله ټول حاجتونه پوره کا. الله ټول حاجتونه پوره کا. موږ د غټو غټو بیمارونو وساته، د لا علاج بیمارونو وساته الله، د لا علاج بیمارونو وساته، د فالجونو نه الله، د زړه د بیمارونو، د کینسرونو نه، د بازي ملګری چې کم درخواستونه کړل الله تعالی دوی لم روغ صحت ورکا. موږ د دې بیمارونو وساته. الله تعالی د ایمان دولت دې راکړی دی، الله حفاظت یې وکړه. الله دنیا نیم چې کله بوزي الله د ایمان د دولت سره بوزا. الله کلم چې ځان ته ودرې الله تر ناراضي شه. د قبر د سختونو وساته، د نکیر منکر په سوال جواب کې کامیابی را لراکا. الله د قیامت او د محشر د فتنو نه وساته. الله د دجال د فتنو نه وساته، د دنیا د فتنو نه وساته. الہ العالمین د محشر په میدان کې حساب کتاب را سره کې آسان حساب کتاب را سره وکا. الله مونږ ټول مسلمانانو لا چې څوک نن د درس کې شریک دي زمونږ دا درس اوري الله مونږ ټول درنه عملنامه په خیل ځبانه غواړو. مونږ ټول خپل عملنامه په خیل ځبانه راکا. الله په پولیس ورات باندې د تیز رفتارو اسونو او د بجلو د پړق پشانې مونږ پورې باسا. یا الله تعالی په پولیس ورات باندې مونږ پورې باسا. د جهنم د عذاب نه موساته، جنت را لراکا. اللهم انا نسألك الجنة ونستعيذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونستعيذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونستعيذ بك من النار. اخر کې خصوصي دعا دی منتظمینو ته وکي. د کوم منتظمینو چې دا کلاس موږ جوړ کړی دی دا د زرګونو په تعداد کې خلک، دا د مختلف قومونو خلک، د مختلف پارټو خلک، د مختلف نسلونو خلک، دا چرته هم داسې په یو ځای نه راجمع کیږي. د قرآن د کلاس د برکتو الله د قسمه قسم قومونو جبو خلک د میدان ته راجمع کړل. الله تحت لاسونه ولوچت کړل. د دې ملګرو څومره حاجتونه دی الله تعالی ټول حاجتونه دی لم بورکا. چا چې څه قسمه خدمت کړی دی د ساوند دی ملګری بهترین ساوند تنظیم لوکو الله رزق ولا برکت واچوا. الله پراخ رزق ولا ورکا. دا نور چې چا څومره جانی مالی تعاون په دې کلاس کې کړی دی، اخلاقی تعاون یې کړی دی، دعاګانې موږ ته کړې دي. ډېر داسې سپینګیري دي موږ د کلاس کې لاوي شریک دي، موږ ته دعاګانې کوي، د کلاسونو د دعاګانې کوي. یا الله د دې سپینګیرو د دعاګانې قبول کا. الله زمونږ په حق کې څومره خلک چې موږ ته دعاګانې کوي الله موږ ته دعاګانې د دې خلکو قبول کا. زمونږ د لاس سره دین کارواله الله د مرګ پورې الله تعالی د دین سره موږ قائم دائم وساته. کله چې د دنیا نه موږ بوزي د ایمان سره بوزا او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت او شفاعت کې موږ لې سره کا او د نبی علیہ السلام په لازه کو سر جام زموږ نصیب کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.